أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورة بقرة دا آیات نمبر 198. یسألونک دوی ستاسو سوال کوي عن الاهلة د میاشتو په باره کې. قل ورته وایي پیغمبر علیه السلام هي د میاشتې مواقیتو د وخت اندازه ده یا د وختونو انتها ده للناس د فار د خلقو والحج د فار د حج. وليس البر او ندنی کی بان تأتوا البیوت چې تاسو راسي کورونو ته من ظهورها د کورو د شاته ولكن البر لیکن نیکی من د هغه چا د اتقا تقوا وکړه. واتوا البیوت راتګ وکي خپل کورونو ته من ابوابها د دروازو ته د کورو. واتقوا الله وبرجد الله عز وجل څخه لعلكم تفلحون امید دی چې کامیاب بشي. يسألونك عن الاهلة څخه تقریبا سوالات را نقل کړي. هغه سوالات چې اصحابه کرام کړي دي او یا منشأ يهودان او خود اصحابه کرام په ذریعه کړي دي. نو دلته هم د دې یو سوال را نقل کړي. سوال دا دی چې يهودان او یا به مسلمانانو به هر تقدیر باندې چې دا سوال وی د میاشتو په باره کې سوال وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه دا پوښتنه وکړل چې د دې میاشتې فائدہ څه ده یا خو یې د میاشتې د فواید په ارتباط سوال وکړي یا یې د میاشتې د ذات په ارتباط سوال وکړي. یعنی د دې میاشتو فائدہ څه ده نو دا خو د میاشتې د فائدې په ارتباط سوال دی او یا نفس د میاشتې په ارتباط سوال وسو چې د میاشتې په ابتدا کې نری وي بیا قرار غټیږي پر 15 باندې تام سي پرس او بیا د بیرته کوشنی کیږي اخر ورکسي. د دې اصل ذات څه شي دی نو د دې جواب ورکړه سوی او د دې ځای څخه او اتم حکم د ابواب البر بیانې چونکه د بر ابواب شروع دي نو هغه د حج یادونه او اتم بیا دغه مواقیت یادونه نه هم بیا انفاق فی سبیل الله بیانې. یسالونک دوی ستاسو سوال کی عن الاهله د میاشتو په باره کې. اهله دا جمع ده د هلال په حقیقت کې دا سپوږمۍ توای چې د اولی او یا دومې یا درېمې شپې سپوږمۍ دا چې کله بیا لږ غټه سي او څوار لسم ته ورسېد بیا هغه ته بدر وای او یا ورته قمر وای او دا چې پای ته ورسېد کوشنی سي نو ورته هلال وای. هلال په حقیقت کې आवाज دی په دې خاطر دا سپوږمۍ ته هلال وای چې یو دمه څوک وین نو आवाज وکړي سپوږمۍ کوم کوچنی چې د مور پیدا سي د اولنی आवाज ته هم هلال وای. د فقہ په کتابو کې راځي چې کوچنی کا پیدا سو و اذا استهل هي आवाज وکړي نو غسل امر کول کیږي المنظم امر کول کیږي کې आवाज ونه کړي غسل کول کیږي المنظ بیا ضروری نه دی. نو او اتم حکم د حج او د جهاد بیانې. د دغه آیاتو د مخکنی آیاتو سره نو ربط داس چې په مخکې آیاتو کې الله تعالی د رمضان المبارک ځینې احکامات بیان کړ. فمن شهد منکم الشهر فليصم چې د رمضان المبارک ځینې احکامات یې بیان کړ. نو رمضان المبارک هم په میاشت باندې معلومیږي نو په هغه مناسبت دلته د میاشتو بحث هم رااله نو مناسبت یې بالکل ښکارا دي. يسألونك عن الاهلة دوی سوال کوي ستاسو عن الاهلة د میاشتو په باره کې یا د میاشتو د ذات په ارتباط یا د هغوی د کوچنی کېدو او لوی کېدو په باره کې چې دې کې څه فائدہ ده. قل ورته وایي پیغمبر علیه السلام فائدہ یې دا ده چې هي دغه میاشتې مواقیت
د وخت اندازه ده یا ذریعه د وخت د پیژندلو د للناس د پاره د خلقو والحج او د حج، یعنی د دې میاشتو فائدہ ده چې د دې میاشتو په ذریعه باندې تاسو وختونه پیژنئ، د هغه معاملات وختونه هم پیژنئ چې په اختیار کې مو دي، او د هغه معاملات وختونه هم پیژنئ چې تاسو په اختیار کې نه دي. په معاملات چې تاسو په اختیار کې دي، د مثال په توګه د ښځې عیده ده، او یا مثلا د قمري میاشتو تر اخره پورې د چا سره کاروبار وي، او هغه معاملات چې تاسو په اختیار کې نه دي لکه حج، هغه مور باندې پیژنئ. نو د دې میاشتو فائدہ ده. په دې سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې د سوال جواب ورکړي. اوس کدا سوال صحابه کرامو کړي، نو چون کې صحابه کرام رضی الله عنهم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حقیقی شاګردان و، ځکه په دې کې د نبی کریم علیه السلام د ټولو تعلیمات او رنگ په کامله توګه ښکارو. نو هغه سوالونه نه کول. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وايي صحابه کرامو به ډېر وخت پورې پیغمبر علیه السلام د ادب په خاطر باندې د نبی کریم علیه السلام څخه پوښتنې نه کول، ځکه چې دا د بنو اسرائیل عادت و چې دا ډېری پوښتنې کولې، او دا یو قسم بی ادبی مو. نو چې کله به د صحرا څخه یو سړی راغلی، دی به ډېر په دې خوشاله و چې هغه څه پوښتنې وکړي او صحابه کرامو ته څه معلومات حاصل شي. نو دوی چې کوم سوالونه کړي دي، وایي ټول 15 یا 14 سوال یې کړي دي چې قران کریم را نقل کړي دي. نور حدیثو کې خو مسته قران کریم کې چې د دې سوالونه را نقل شوي دي ټول 15 سوالونه. اته دلته په سورته بقره کې ذکر کیږي. یو هغه د پرون سوال و چې اذا سالک عبادی عني، او یو سوال دادی د نن دی ورستم را روان و يسالونك عن الانفال قل الانفال لله. نور سوالونه هم راځي. نو دوی سوالونه ډېر لږ کول. نو دلته هم په دې کې دا خبره ده چې دغه سوال به صحابه کرامو کړي او کبا دا يهودانو کړي. ځینې علما وایي چې مسلمانانو کړي، او ځینې مفسرین وایي اصل به کړي يهودانو وي، خو مسلمانانو به پیغمبر علیه السلام را رسولي. په دې خاطر باندې ک نفس د سپوږمۍ په باره کې سوال سوی، نو دا خود سیک خاصه د عقیدې پورې اړم نه لري، او نورې ګټې هم چندانې نسته پکې. نو بیا یې جواب نه دی ورکړ سوی چې د دې سپوږمۍ حقیقت دا دی، بلکې د سپوږمۍ ګټې ورته بیان سوي دي. دې ته وایي اسلوب الحکیم، چې مخاطب ستاسو یو سوال وکي او د هغه سوال کې ګټه نه د مخاطب، نو ته د ګټې ځای ورته بیان عین هغه خبره مور ته کوه چې د ستاسو سوال څنګه وکي، عین هغه څه جواب ورک، بلکې ګټې ورته بیان. نو دلته قرآن د مخاطب ته د دې ګټې بیان کړي. ولهي دغه میاشتې مواقیت ذرائع د وخت پیژندلو دي للناس د پاره د خلقو په اختیاري معاملاتو کې لکه عیدت او طلاق والحج، او په غیر اختیاري معاملاتو کې لکه زکات او حج. اوس علماء دلته یو مسله راخسته ده، هغه دا ده چې په دې سره الله تعالی د يهودیت او د هغې زمانه د یو بد رسم رد هم وکړي. هغه دا چې دا خبره یې رد کړله چې تاسو د داسې شانو په ارتباط پوښتنې وکړي چې هغه تاسو د آخرت او د دنیا ګټه پکې نه، بلکې د داسې شانو په ارتباط پوښتنه کوي چې تاسو د آخرت یا د دنیا ګټه پکې کی. په کوم شی باندې چې نه د دنیا ګټه وي نه د آخرت، د دې کار څخه ځان ګوري. یعنی دام د مسلمان سره زیبا کار نه دی. وليس البر بان تاتوا البيوت، او نه د نیکی بیان تاتوا البيوت چې تاسو راتګ کوي کورونو ته من ظهورها د کورو د شاده طرف، ولكن البر لیکن نیکی من اتقى د هغه چا چې تقوا اختیار کړل د حرام کار منعسو. دا یو بل باطل رواج رد دی. د جاهلیت په زمانه کې او مشرکانو کې دا عادتو چې کله به د حج احرام وتړي او بیا به د کوم عذر او بل کار په خاطر باندې بیرته کور ته راوګرځي، نو کور ته به پر دا دروازه باندې نه راتلی، د دروازې د خواهی کور ته داخلي دل دا ګناه بلل.
نو به د کور د شاده طرف یا په کومه زینا راتلی او یا به شاخوا سری کړله راننوتی به کور. ځینې روایاتو کې راځي چې د انصارو دا عادت و چې انصارو به دا چم کوي. نه یو انصاري صحابي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د احرام په وخت کې پر دروازه راغلی، دی په یو باغ کې ناست نو انصارو د هغه په باره کې څه خبرې وکړي. پیغمبر علیه السلام ته دا آیاتونه نازل شوله چې دا تقوا نه ده چې تاسو ځانونه په دې پابند ګرځوي چې کور ته د دروازې د خوا نه راځي، ځکه دا دوی د ځان لپاره ګناه بلل. دا یو بل عادت او رواج ختم کی چې غلط رواج. ولیس البر ندنی کی بیان تأتوا البیوت چې تاسو راځي کورونه ته من ظهورها د کورو د شاوڅ، ولکن البر من اتقى لیکن کی د هغه چا د چې تقوا یې وکړله. من اتقى یعنی بر من اتقى نیکی د هغه چا د چې تقوا وکړه، بار به حمل پر مبتدا باندې سیس. واتوا البیوت او تاسو راتګ وکي کورونو ته او کورونو ته راتګ وکي. نو کله چې دا کار تقوا نه ده چې د کورو د شاده خوا راځي، نو تاسو د دروازو د خوا راځي. من ابوابها کورونو ته راتګ وکي، من ابوابها د کورو د دروازو څخه. واتقوا الله او اصل الاصول حقیقی تقوا دا ده چې واتقوا الله د الله عز وجل څخه وبېریږئ لعلکم تفلحون شاید تاسو کامیابی حاصل کی کامیاب شئ. اوس د دې ځای څخه یو عمومي قاعده او قانون دا معلومیږي. علماء کرامو په دې کې څو مسائل را ایستلي دي مفسرین. یو مسله خدا ده چې قمری میاشت او قمری حساب په شریعت کې څه حیثیت لري او شمسی حساب په شریعت کې څه حیثیت لري. چونکې دلته الله عز وجل و فرمایل چې قل هي مواقیت للناس، چې دا میاشتې دا د وخت پیژندلو ذریعه ده للناس د پاره د خلکو. مواقیت دا د میقات جمع ده او میقات وای د وخت هغه انتهات یا هغه شی چې په هغه سره وخت معلومیږي، یعنی آله د پیژندلو د وخت. مطلب دا چې په دې میاشتو سره وخت معلومیږي. د دې ځای څخه علماء کرام دا مسله ثابتوي چې تاریخ قمری تاریخ دا سنت تاریخ دی، ځکه قرآن د وخت د معلومولو او تعین د پاره میاشتې مقررې کړي. نو دا قمری تاریخ لکه الله عز وجل چې سورۃ یونس آیات نمبر 15 کې فرمایي. سورۃ یونس آیات نمبر 15 راواړو. سورۃ یونس دا به ان شاء الله العزیز په ولسمه سفاره کې ولسمه سفاره پای به راځي. 15 نمبر آیات. ان فی اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لآيات لقوم يتقون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. هو الذي دا الله عز وجل اغذات دی جعل الشمس چې ګرځولې دی المر ضياء نورنا والقمر سپوږمۍ نورا نور وقدره او اندازه کړی دی منازل منزلونه، یعنی د سپوږمۍ او المر منازل د رفتار اندازې ټاکلې دي. لتعلموا چې تاسو معلوم کړئ عدد سنین د کلونو عدد والحساب او حساب په معلوم کړئ. معلومه سوله چې الله عز وجل د دې میاشتو ترتیب د همدې د پاره کړی دی چې تاسو په دې سره عدد معلوم کړئ، د کلونو شمیر معلوم او حساب معلوم کړئ. وقدره دا ضمیر د سپوږمۍ تراجی ځکه چې دا د هو ضمیر دی، د ها ضمیر بیا الشمس تراجی کیږي ځکه هغه مؤنث سماعی دی. نو وقدره او الله تعالی مقرر کړی د سپوږمۍ لره منازل ځایونه لتعلموا عدد السنین والحساب. د دې څخه دا معلومه سول چې اصل کې حساب په قمری میاشت یعنی په میاشت باندې معلومی دی، په قمر باندې. ولې په دې چې د قمر منازل دا اسانه دي. ماښام معلومیږي، سهار معلومیږي، هر کس په پیږي که هغه تعلیم کړي وي کې نه کړي. او سورۃ بنی اسرائیل کې به الله تعالی سورۃ بنی اسرائیل 15 سفاره ده. دا سورۃ اسراء چې هم دي 12 نمبر آیات کې بیا المر الله تعالی د دې د پاره شمیرلې دي. سورۃ بنی اسرائیل 12 نمبر آیات. وجعلنا الليل والنهار آیتین. موږ شپه او ورځ دا دوی نشي ګرځولې
فمحولنا نو موږ به نور کو آیت اللیل دغه نشه د شپې وجعلنا موږ وګرځو آیت النهار دغه نشه د ورځې مبصرتن روشانه یعنی شپه بوزو ورځ راول لتبتغوا چې تاسو تلاش کی فضلا من ربکم د رب د طرفه کوم رزق درکول کیږي ولتعلموا عدد السنین دا پاره د دې چې تاسو زده کی عدد السنین عدد د کلونو والحساب د حساب دلته بیا د ورځې او د شپې تګ یوازې په لمر معلومیږي په شپه خو نو د ورځې د تګ او د شپې تګ نه معلومیږي ورځ او شپه چې زیو راځي هغه بیا په لمر باندې معلومیږي نو د دې څه بیا دا معلومه سول چې تاسو د عدد او حساب په لمر معلومه وایسي او شرعي قاعده دا ده چې د مسلمانانو د پاره سنت دا دی چې دوی خپل تاریخ دا د سپوږمۍ په ترتیب باندې جوړ کړي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سپوږمیز تاریخ کار کړی دی البته شمسی تاریخ استعمالول هم جائز دی لکه د سورته بنی اسرائیل د دې آیات څخه چې معلومه او سنت دی دا چې ټول به د اسلامی تاریخ دغه چې اوس اسلامی تاریخ ورتوای قمری تاریخ دا استعمالي کبیل فرض وای په ټوله علاقه کې یو چا پرې شو دی نو ټول قوم په دې ګناه مبتلا دي او په ځینو ځایو کې عملي کېدی نور نه کاوه نو بیا غاړي خلاص په دې مدارسو کې خو الحمدلله تقریبا دغه قمری تاریخ لیکن سنت طریقه دا ده چې عام خلک په خپل کاروبارو کې دا تاریخ عملی کی په دې کې هیڅ مشکل نشته کچيري بل فرض حکومت سره د چا کار وي او حکومت دابل تاریخ کې بیا کدی د ضرورت په خاطر باندې قمری تاریخ استعمال کی یا عیسوي تاریخ استعمال کی دا پروا نه لري او یا د غیر مسلمو سره د کافرانو سره کاروبار وي هغه دا تاریخ کاروي نو د کار کې پروا نه لري لیکن افضل او سنت طریقه دا ده چې د اسلامی تاریخ کار شي دا قمری تاریخ یو مسله دار بل مسله دار اغله چې کوم شی اسلام ضروری او عبادت نیوی ګڼلی کوم شی چې اسلام ضروری او عبادت نه ګڼلی نو هغه عبادت ګڼل او ضروری ګڼل دا جائز نه دی یو شی اسلام نه دی عبادت کړي ته عبادت وګڼې دا جائز نه ناروا عمل دی او یا یو شی شریعت ضروری کړي نه دی روا خو دی او شریعت لازم کړي نه دی ته لازم کې نو دام جائز نه ځکه نو الله فرمایي وليس البر بان تاتوا البيوت نیکی دانه د جتا سکورونو ترازی من ظهور هذا شاده خو مطلب دا چې د کورو شاته راتل عبادت نه و تاسو عبادت ګڼلی و او د کورو د دروازو څخه ورتل روا و تاسو نه روا ګڼلی و نو دا نیکی نه ده نو دا مسله را اوتل چې کوم شی د اسلام د خوا څخه ضروری نیوي او ته ضروری ګڼي دا منعسو او کوم شی چې عبادت نیوي ته عبادت ګڼي دا منعسو همدارنګه کوم شی چې په شریعت کې شرعاً جائز وي ته ناجائز ګڼي نو دا منع ده د بدعاتو د نارواوالي عمده وجه هم ده چې بدعت په دې خاطر باندې منع دي چې په شریعت کې یو شی عبادت نه دی عبادت جوړ کی او کوم شی په شریعت کې ضروری نه دی ضروری جوړ کی او کوم شی چې بیا په شریعت کې شرعاً منع نه دی منع کی نو ځکه ډیر شان چې فرض او واجب نه وي دوی پر خلکو داسې لازمي کې لکه فرض واجب او ډیر شان بیا په شریعت کې روا وي دوی هغه په خلکو باندې حرام وګرځي یا مکروه وګرځي دا منع دي بدعات په همدې خاطر باندې منع اوس د دې څخه عمده قاعده راوت چې د شریعت خپل ځان ته اصول دي فقهاو د دې شریعت درجات تقسیم کړي یو درجه د فرائض ده یو درجه د واجبات ده یو درجه د سنن ده یو درجه د مستحبات ده او یو درجه د مباحات ده نو د فرض خپل درجه ده یو شی که د فرض په درجه کې وي کدي واجب تراکشته کې منع دي یو شی واجب وي د فرض درجه بنور کې د سنت درجه بنور کې یو شی بیا سنت دی د سنت درجه بور کې یو شی بیا نفل او مستحب دی د مستحب درجه بور کې یو شی بیا روا دی د روا درجه بور دا غره کم مثلا په شریعت کې یو شی حرام دی یو شی مکروه دی مکروه کې بیا دوه قسمه دي تحریمی او تنزیهی او یو شی بیا حرام چې حرام درجه لري کې د مکروه و د مکروه درجه لري نو یو شی به تر خپل درجه اړه نه کله شریعت یو درجه په بل درجه بدل اسول
دې توای بدعت او دا جایز عمل نه دی، منع دی. بل مسله دا جن راوت عزیز تفاسیر لیکلي دي چې یو مسله دا ده چې بشري علوم او بشري انکشافات چې انسانان په خپل علم او په خپل مهنت باندې یو انکشاف وکړي چې ورته ساينسي اختراع وایي، دا وسی دا بشري علوم او انکشافات دا باید وای په هیڅ وخت کې د قرآن تفسیر ونه ګڼل شي. مثلا الله تعالی د سپوږمۍ یادونه کړې ده، د لمر یادونه کړې ده، زموږ د معلوماتو مطابق یو شی د دغه سره برابر شي، نو موږ به دا نه وایو چې دا د قرآن تفسیر شي، بلکې موږ به وایو چې موږ په فکر دغه شی هم د قرآن د پلاني آیات څخه ثابتېږي او دا د قرآن کریم پلاني مقصد کې دی شي، دا به موږ په فکر وي. ولی وای د انسانانو اختراعات دا بدلیږي را بدلیږي، نو کبیل پس موږ را ولاړ سنن یو شی خپل د ذهن مطابق دا ساينسي اختراعات د خپل ذهن مطابق د قرآن تفسیر وګڼو، سبا دا غلط ثابت شي، نو بیا د قرآن غلط والی العیاذ بالله خلقو په ذهن کې ورځي. نو د دې لپاره بیا یو مثالم ذکر کړي چې بخوانی فلسفه هغه ودا ویل چې د امزکه ساکنه د حرکت نه لري او د اسمان متحرک دي، لیکن ورسته اوس تحقیق د دې ساينسدانانو دادي چې د امزکه حرکت کوي، نو دادي چې داغه مخکنی خلقو خبره غلطه سوه. کومش بل فرض دغه یو شی د قرآن تفسیر وګڼو نو دا به غلط شي. کېدلای شي دغه ساينسدانانو وسنی اختراع او سنی تحقیق دا څه زمانہ بعد تغییر وکړي، بیا بل خبره دی وي کې کدا موږ د قرآن تفسیر وګڼو نو دا به د قرآن د تفسیر سره ټکر وکړي. او داسې د قرآن کریم چې کوم واقعات قرآن بیان کړي هغه ټول واقعیات دي، هغه د زمانه سره تطابق لري، لازم نه ده چې زمانہ موږ د قرآنی واقعات سره برابر کړو. دا خبره ډیره مهمه ده. بل مسله دا ده چې عبادت هغه قول او هغه فعل ته ویل کیږي چې شریعت یې درته وایي، که کوم فعل یا کوم قول شریعت نو ویلي هغه ته عبادت نه ویلي. نو مطلب دا که یو سړی را ولاړ شي د خپل ځان څخه یو کار شروع کړي، ولو که ډیر د ستړیا کار، د مثال په توګه یو سړی د لمر ته د سهار تر ماښامه ودرېږي د عبادت په نیت، دا عبادت نه دی، ځکه دې ته شریعت عبادت نه دی. او یو سړی بیا را ولاړ شي ډیر د آسانی کار وکړي، هغه د شریعت د اصول مطابق وکړي، هغه بیا عبادت دی. لکه په ژمي کې روژه نیول، پیغمبر علیه السلام فرمایي یخ غنیمت په ژمي کې روژه نیول چې نه تنده پکښې شته، نه ګرمي پکښې شته، نه لوږه پکښې شته، ورځې یم انتهایي زیاتې مختصرې چې دا مخ راګرځی بیا تېرې، شپه یم ډېره اوږده، نو د هغه باوجود تا ته د کامل روژې ثواب درکول. نو عبادت په حقیقت کې هغه قول او هغه فعل ته وایي چې شریعت درته ښودلی، که شریعت درته ښودلی نو هغه عبادت نه دی. ځینې کسان په داسې کارو باندې اخته شریعت نه ښودلی دی په اخته، لکه صلات تسبیح په جماعت باندې کول، او یا مثلا د روژې په آخره کې قضای عمری په نامه باندې یو بدعت په ځینو علاقو کې شته چې یو لمونځ وکړه که څو لمونځونه وکړه د ټول کال د لمونځو قضا راګرځي، یا دې ته ورته دغسې بعضې کارونه دا په شریعت کې نشته، دا د خلکو اختراعات دي او هیڅ اعتبار دا نه لري. ولکن البر من اتقى، اصلي نیکی دا ده چې څوک د خدای وبېرېږي، د حرامو کارو څخه ځان منع کړي. واتل بیوت، نو کله چې دا کار نیکی نه و چې تاسې د کورو د دروازو د خوا نه راتلاست، نو راسئ خپلو کورو ته من ابوابها د دروازو د طرفه، واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وبېرېږئ، لعلکم تفلحون، شاید تاسو کامیاب سئ. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. وقاتلوا، تاسو وجنگیږئ فی سبیل الله د الله تعالی په لاره کې، الذين دا هغه کسانو سره یقاتلونکم چې جنگیږي ستاسو سره، ولا تعتدوا او تاسو تجاوز مکوئ د حد، ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب المعتدين، نخوشوي د حد تجاوز کوونکي. د دې ذات د ابواب البر نه هم حکم بیانې چې جهاد دی، اتم حکم بیان کی
مواقیت حج اوس بیا نه هم حکم بیانې چې جهاد دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت پر شپږم کال باندې مکه مکرمه ته په دې نیت را روان شو چې عمره وکړي. پر لارې باندې کافرانو د لار بند کړه. په حدیبیه کې پر دې ارتباط صلح وسول چې آینده کال به تاسو عمره کوي. نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام را روان کال د هجرت په اوم کال عمره ته راغلی. ټول واقعه په سورۃ الفتح کې تفصیلی تیر شوی ده. الته بیا را روانه ده. نو کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په اوم کال د هجرت را روانو، صحابه کرام سره دا تشویش وو چې دا کافران کېدلای شي موږ بیا منع کړو. نو چون کې حج دا د حرمت په میاشتو کې کیږي، څلور میاشتې د جاهلیت په زمانه کې هم او بیا د ابتدا د اسلام کې هم حرمت والا میاشتې وي. اشهر الحرم ورته ویل کېدلې چې په دغه میاشتو کې جنگ حرام وو، چا به نه کولای. نو هغه یو دا ذوالقعده، ذوالحجه او محرم او رجب. نو دغه څلور میاشتې. نو چون کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عمره ته د ذوالقعده په میاشت کې رالی، په دې خاطر باندې خبره پدې کې صحابه کرامو ته پیدا و چې دا همش په اشهر الحج کې یعنی اشهر الحرم کې د حرمت په میاشتو کې راغلي. کدا ځل بیا د کافرانو موږ منع کړو، نو آیا د دې سره به جنگ موږ وکړو او کبه نه کوو؟ که جنگ سره کوو خو د حرمت میاشت ده، او که نه کوو نو دوی موږ پرېږدي نه. او چون کې د دوی پر صلح باندې د صحابه کرامو اعتماد نو دا تشویش سره پیدا و. نو الله عزوجل دا آیاتونه نازل کړل چې تاسو د الله په لار کې د دوی سره جنگ وکړي. لیکن هو دا یو اصل دی چې ترڅو دوی د سره شروع کړي نه تاسو یې مکوئ. ولې دروسه پرې خو د وعده خبره او معاهده سوی او بل دا چې په دغه میاشت کې تاسو ته د دې جنگ جواز تا، دا جنگ تاسو کولای شئ. نو دغه آیاتو کې الله تعالی د مسلمانانو دغه شبهه دا استکوي او د جنگ اجازه کوي. روایتو کې راځي چې اولینی آیاتونه چې د جهاد اجازت پکښ راغلي هغه دغه آیاتونه. ځینې وایي چې د صدیق اکبر رضی الله عنه قول دادی چې هغه د سورۃ حج 22 نمبر آیات چې اذن للناس فی القتال دغه آیات. خو د ډیرو مفسرینو رائے داده چې هغه دغه آیاتونه دي. وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا. لهم حکم دادی چې تاسو به تکلف او جنگیږي فی سبیل الله د الله عزوجل فلارکی په دینت چې دا خلق د الله د دین مخالفت کوي. الذين دا هغه کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره مقاتله کوي، یعنی نقض عهد کوي، وعده ماتوي. ولا تعتدوا او تاسو په خپل تجاوز د حد مکوي، یعنی د معاهده حدود ماتوي. کدی مات کړه بیا تاسو جنگ سره وکي. او یا ولا تعتدوا تاسو تجاوز مکوي، مثلا کوچنی شذ دام وجنی. ان الله لا يحب المعتدين. یقینا الله عز وجل نخوشوي المعتدين د حد تجاوز کوونکی، یعنی د شرعي قانون د حدود څخه تجاوز کوونکی. وقتلوهم او تاسو هغوی قتل کی حيث ثقبتموهم چیرې چې تاسو هغوی پیدا کړل. واخرجوهم او ويبس هغوی من حيث اخرجوكم پکم اعتبار اخرجوكم څنګه چې تاسو استلیاس. والفتنه اشد من القتل او فتنه سخت ده من القتل تر قتل. وقتلوهم تاسو هغوی قتل کی، یعنی کوم وخت چې دوی خپل عهد شکنی وکي، وعده ماته کې، نو بیا تاسو دوی قتل کوي. حيث ثقفتموهم چیرې چې تاسو دوی پیدا کوي. واخرجوهم او تاسو دوی وباسي من حيث اخرجوكم د کوم ځای څخه اخرجوكم چې دوی تاسو استلی واس، یعنی تاسو ته تکالیف او مشکلات جوړ کړل، پر هجرت یې مجبور کړاس، دوی هم داسې وباسي. والفتنه اشد من القتل او فتنه ډیره سخت ده من القتل در قتل. په دې سره به کافرانو بیا اعتراض کاوه چې دا ګوره مسلمانان هم دي او بیا په اشهر الحرم کې د حرمت په میاشتو کې جنگ کوي. نو الله عز وجل ورته فرمایي چې دا شرک او کفر خو تر دې ډیر خطرناک دی د دې قتل.
یعنی دا موږ چې تاسو سره د اشهر الحرم د حرمت په میاشتو کې جنگ کوو دا خو تاسو ناروا عمل بولی، لیکن خپل چې په شرک او کفر مبتلا یاست دا بیا د ځان لپاره روا بولی. والفتنه فتنه یعنی شرک او کفر د الله تعالی د لارې خلق راګرځول عمره ته نه پرې شودل اشد انتهاء سخت من القتل در قتل، یعنی تاسو چې د خدای د لارې خلق راګرځوي په شرک او کفر مبتلا یاست نو دا ترجه قتل ډیر خطرناک دی چې موږ تاسو سره جنگ وکړو او تاسو د خپل وطن وباسو او تاسو دغه اقدام پړه به هم پر تاسو باندې لویږي ځکه وعده به هم تاسو ماته کړی وي دا شرارت بس تاسو د طرف وي. پدې کې دا مسله علما بیانوي چې په اصل کې کسړی د اسلام تاریخ ته وګوري د نبی کریم علیه السلام د زمانه څخه رانیولې همیشه کافرانو غداری کړي او مشکلات هم دوی جوړ کړي او بیا د دې د طرفه د پړېګوت هم مسلمانانو ته نیول کیږي. په ټوله نړۍ کې که اوس موږ وګورو د مسلمانانو په خلاف باندې په هر لحاظ باندې کافرانو جبهه خلاصه کړي، د دې د قتل، د مسلمانانو د کوچنیانو د قتلولو، د شذو د قتلولو، د علماو د قتلولو، د مسلمانانو ازادي سلبول، داغوی اقتصاد سلبول، داغوی په ملکونو باندې تجاوز کول، مسلمانان په بندونو محبسونو کې اچول، دا ټول کارونه دوی کوي، لیکن بیا هم د پړې ګوته مسلمانانو ته نیسي. دا اوس دا غټ د هیروینو کاروبار یا په دنیا کې د منشیاتو کاروبار دا یهودان کوي، نصرانیان کوي، لیکن په ټول دغه ټول د تاریخ کې هیچا داسې یو مثال پیش نه کوي چې دا د یو لوی پوډرو کاروباري امریکایي هغه په زندان کې ولوید، لیکن په دې نامه چې مسلمان دا کار کوي په دغه نامه باندې دوی نیسي، د دې دپاره هیڅ قانون نشته، بس دوی یو قانون وضع کړی دی د دوی په زندان کې به وي او د زهرو په پیچکاریو به بیا قتل کیږي او ټوله نړۍ به بیا پر دې باندې خاموش وي، څوک به بیا څه نه وایي او مسلمانان به په دې متهم وي چې دوی د تاریخ کاروبار کوي، الان کې ټول کاروبار یې دوی کوي، ټولې ګټې او منافع یې د دوی لاس ته ورځي. که خلک دوی په زندانو کې اچول قتلول یې بیا پروا نه لري، که مسلمانانو د دې یو څوک بندي کوي وایي ګوره ښځې تښتولې دي، ښځې یې به ولید. که چیرې دوی د مسلمانانو پر مدارسو باندې بمبار کاوه خلک یې قتلول بیا پروا نه لري، که دوی ته څوک ورنږدې سو بیا د تعلیم او تربیې دشمنان پیدا کیږي. نو الله عز وجل فرمایي چې اصل فتنه دا شرک او کفر دا بې حیایي خپرول دا خو در دې قتل خطرناکه ده، تاسو ولې دې ته نه متوجه کېږئ؟ والفتنه اشد من القتل، فتنه اشد سخت ده من القتل در قتل. نو دلته د فتنې څخه مراد شرک او کفر دی. فتنه خو په معنا د امتحان هم راځي، فتنه په معنا د مال هم راځي، دلته هغه معنا نه د مراد. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، ولا تقاتلوهم او تاسو د دوی سره مقاتله مکوئ عند المسجد الحرام د مسجد الحرم سره، یعنی د مسجد حرم په شاوخوا کې حتی یقاتلوکم ترڅو چې دوی تاسو سره جګړه کوي فيه په دې حرم کې، یعنی تاسو اقدام مکوئ تر هغه وخت پورې چې دوی اقدام نه کړي. ګورئ دا آیاتونه خاص دي د حرم تر جنگ پورې چې دغه حدیبیه د صلح وروسته تاسو په جنگ کې اقدام مکوئ، او که دوی اقدام وکړي نو بیا تاسو اقدام وکړئ. لیکن ورسته چې بیا د سورته براءت آیاتونه را نازل شوي دي، د سورته توبه هغه کې مسلمانانو ته د جنگ د اقدام اجازه هم شته، چې هر ځای مشرکانو کافرانو وي مسلمانانو ته د دې اجازه شته چې دوی د جنگ اقدام وکړي، پر هغه حمله وکړي. ولا تقاتلوهم تاسو دا غوی سره مقاتله مکوئ عند المسجد الحرام د مسجد حرم سره حتی یقاتلوکم ترڅو چې هغوی ستاسو سره مقاتله کوي فيه په دې حرم کې، یعنی د حرم په شاوخوا کې. فإن قاتلوکم که چیرې هغوی ستاسو سره مقاتله وکړل فاقتلوهم نو تاسو ته اجازت دی فاقتلوهم هغوی ووژنئ. کذلک جزاء الکافرین، دغه رنګه جزاء الکافرین سزا ده د کافرانو چې په حرم کې هم د دوی سره جنگ روا دی. نو دلته خو فقط د دفاعي جهاد اجازت دی، سورته بقره کې بیا د اقدامی جهاد اجازت هم شته.
یو ډله د بعضی کسانو څخه چې د غرب څخه متاثر دي هغه د دې اقدامي جهاد د پاره ځینې دلایل را نقل کړي دي چې اقدامي جهاد نشته او یوازې دفاعي جهاد شته او دغه آیاتونه په ضمن کې راوړي. لیکن اقدامي جهاد چې مسلمانان اقدام وکړي وسکو بنړی کې هر ځای چې مسلمانان اخده دي دفاعي جهاد کی اقدامي جهاد اوس نشته. وسکو کافرانو اقدام کړي مسلمانان بیچارهګان خپل دفاع کوي او خپل ازادي او خپل عزت غواړي. په ټول نړۍ کې مسلمانان اوس په دغه حالت اخته دي چې مشکل مسلمانانو ته کافرانو جوړ کړي. مسلمانان مجبور دي چې د خپل ازادي د لپاره او د خپل عزت او اسلام د لپاره مقابله وسره وکړي. خو اقدامي جهاد چې کافران مغلوبي مسلمانان حمله ور باندې وي کې دام قران اجازه ترکی یا حدیثو اجازه ترکی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تبوک غزا، د پیغمبر علیه السلام د خیبر غزا، پیغمبر علیه السلام د بدر غزا، دا ټول اقدامي جهادونه دي. په دې کې یو لا دفاعي جهاد نه دی. صرف د احد جنگ او د خندق جنگ دا دوه جنگونه دا دفاعي جنگونه شوي. د حنین غزا، د مکه فتح دا ټول اقدامي جهادونه دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کړي. دا غشه د عمر رضی الله عنه په ټول خلافت کې، د عثمان رضی الله عنه په ټول خلافت کې ټول جنگونه دا اقدامي جنگونه شوي دي. یو جنگ هم دفاعي جنگ نه دي شوی ځکه کافران په هغه وخت کې مغلوب و، مسلمانان شي ورتلل. نو بیا په دې باندې مولانا محمد تقی عثماني صاحب حفظه الله دا فتح الملهم په شرح تکمله د فتح الملهم کې ډېر تفصیلی بحث پر دې را نقل کړی دي. قتال الاماره کې د مسلم شریف ډېر تفصیلی دلایل را نقل کړي. دا غڅلورو کسانو نمونه هم یاد کړي دي. زما د ذهن اوس وته دي چې څوک دي څلور کسان یاد کړي چې هغه د دفاعي جنگ قائل دي خو د اقدامي جنگ قائل نه دي. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. کچیر دوی منع سول یعنی دغه مشرکین فإن الله نو یقینا الله عز وجل غفور الرحیم پر بخشون کی دی. یعنی کدی منع سول اسلام راوړي د جنگ او جګړې د شروع کول ورسته نو بیا هم الله عز وجل د دوی د ایمان راوړلو قدر کوي او بشمار نعمتونه ورکوي چې هغه نو دادی چې فإن الله یقینا الله عز وجل غفور الرحیم پر بخشونکی او پر مهربان دی. وقاتلوهم تاسو د دوی سره وجنګیږئ حتی لا تکون فتنه ترڅو چې پاتې نشي فتنه یعنی عقیدوي فساد ويكون الدین او کیږي دین لله یوازې الله عز وجل لره یعنی د هغوی دین یوازې د الله دین کیږي. فإن انتهوا كثير هوي منع ولا فلا عدوان الا على الظالمين نو بیا زیادتی نسته الا على الظالمين مگر پر ظالمانو باندې. وقاتلوهم تاسو دا غوی سره مقاتله وکي، تاسو دا غوی سره مقاتله وکي یعنی جنگ سره وکي حتی لا تكون فتنه تر هغه وخت پوری جنگ پر تاسو باندې فرض وي چې تاسو به د کافرانو سره جهاد کوي. لا تکون فتنه تر څو چې فتنه پاتې نشي. د فتنې څمراد شرک او کفر دی چې تر څو شرک او کفر او عقیدوي فساد ختم شوی نه تر هغه وخت پورې به تاسو جهاد کوي. ويكون او کیږي الدین دین لله الله عز وجل را یعنی تر څو چې د هغوی دین د خدای دین ګرځي. تاسو دین خدای الله دین دی یعنی چې د هغه دین هم د خدای عز وجل دین ګرځي او د هغه دین هغه وخت د الله دین ګرځي چې کله هغه ایمان راوړي. ولی چې ایمان را نه وړي نو د هغه دین خدای الله دین نشي ګرځي دا ولی شرک پکې کړي او شرک خدای الله دین نه دی. نو چې ترڅو هغه شرک پرې نه دی اسلام قبول نه کړي تر هغه وخت پورې دین د خدای دین نه دی. نو تاسو تر هغه وخت د دې سره مقاتله او جګړه وکړي. نو اوس خبره ده چې دا د عربو د پاره دا حکم دی. د عربو مشرکانو څخه ما سوا په دنیا کې چې نور کافران اوسېږي دا غوی د پاره شرعي قانون دی یا به اسلام راوړي یا به مسلمانانو ته جزیه ورکړي یا به جنگ کوي. دغه درو لارو څخه بل لار نشته. یا به جنگ کوي که جنگ نه کوي نو اسلام به قبلي، که
چې اسلام نه قبلوي نو بیا په اسلامی حکومت کې دی د اوسېدلو حق لري دا شرط مسلمانانو ته جزیه ورکي د جزیه د ورکولو څخه ورسته په اسلام کې او په اسلامی ملک کې د دوی تمام حقوق دغه رقم محفوظ دي څنګه چې د مسلمانانو حقوق دا محفوظ دي پر اسلامی حکومت باندې د دوی د حقوق حفاظت دا لازم کیږي مگر خاص کفار چې اهل عرب دي دا هغوی د پاره قانون د جزیه نسته بلکې فقط دا دوی لارې دي یا به اسلام او یا به قتل نو دا آیاتونه د دې په باره کې وقاتلوهم تاسو د دې سره مقاتله وکي حتی لا تکونو فتنه تر څو چې پاته نسی فتنه فساد عقیدوي ويكون الدين لله او کیږي د الله دین د هغوی دین لله یوازې الله عز وجل را فین انتهوا کچیر هغوی منع سول د کفر څخه فلا عدوان نو بیا تجاوز نسته یعنی جنگ نسته الا علی الظالمین مگر پر ظالمانو باندې یعنی بیا دا قانون یوازې ظالمانو ته متوجه دي چې په شرک او کفر باندې په خپل ځانونو ظلم کړی وي الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين الشهر الحرام د حرمت میاشت بالشهر الحرام د حرمت په میاشت کې ده والحرمات قصاص او حرمتنا او عزتنا قصاص مماثل او برابر دي فمن اعتدى نو چا چې تجاوز وکړي علیکم پر تاسو باندې فاعتدوا نو تاسو هم داغه په مقابله کې زیادت وکړي علیه پاغه باندې بمثل ما اعتدى په مثال د هغه چې هغه زیادت کړي دي علیکم پر تاسو باندې واتقوا الله دا الله عز وجل څخه وبېریږي واعلموا فوسي ان الله مع المتقين چې الله عز وجل د متقینو سره دی دا له یو بلی شبهه جواب دی هغه دا دی صحابه کرامو ته دا شبهه و چې دا د حرمت په میاشتو کې خو به جنگ مناسب نه نو الله عز وجل فرمایي کدی دا اعتراض وکي چې تاسو د حرمت په میاشت کې جنگ کوي نو تاسو ورته وایي چې د حرمت د میاشتې احترام تاسو مات کی چې تاسو مات کی نو مشتم د دې جواز ته چې ماتي کو ځکه نو د حرمت میاشت د حرمت د میاشتې په مقابله کې ده یعنی که تاسو د دې میاشتې احترام کاونو یې موږ پر موږ لازمي دي که تاسو نه کاونو بیا پر موږ باندې لازمي نه دي ځکه چې حرمتونه مماثل دي که تاسو احترام کاونو پر موږ بیا لازمي ده چې احترام یې وکړو دا چې تاسو نه کوي او پر موږ باندې لازمي ده دا خو نه شي کېدلای چې تبه پر موږ واره کوي او موږ بلاسونه تړلي ځکه چې د حرمت د میاشتې احترام وي دا شي نشي کېدای نو د دې شبهه جواب ورکړ الشهر الحرام د حرمت میاشت بشهر الحرام بشهر الحرام د حرمت په میاشت پرې ده والحرمات قصاص د حرمتونه یعنی عزتونه احترام قصاص دا برابر دي دا مماثل او برابر دي یعنی کدی تاسو سره د حرمت د میاشتې احترام وساتي نو تاسو یې وساتي او کدی د حرمت په میاشتو کې د عزت او احترام په میاشتو کې تاسو پر عزت تاسو پر ناموس پر مال پر هر څه باندې چې د دې لاس برسو پریږدي نه او تاسو بیا ورته ناست یاست نو تاسو ته د دې اجازه بیا نشته پر تاسو دا لازمي ده چې د حرمت په میاشتو کې پر دوی دغه څه تجاوز وکړي فمن اعتدى عليكم نو هغه څوک چې اعتدا وکي تجاوز وکي یعنی دا د حرمت د میاشتو حرمت ونه ساتي فمن اعتدى نو څوک چې تجاوز وکي علیکم پر تاسو باندې یعنی د دې میاشتو حرمت ونه ساتي فاعتدوا نو تاسو هم تجاوز وکي یعنی د دې په مقابله کې ورته تجاوز ویل کنه په دا صورت کې خو تجاوز نه بلل کیږي چې دای ظلم وکي دا د دې د خبرو په مقابله کې دا خبره راځي لکه الله عز وجل چې فرمایي چې دوی په دین پسخند وي الله یستهزئ بهم الله عز وجل په دې پسخند وي نو الله پسخند نه کوي مطلب دا چې د دې د پسخند سزا ورکي ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه نو تاسو هم د دې د تجاوز په مقابله کې پر دې باندې حمله وکي به مثل ما اعتدى پشان د هغه چې دوی تجاوز کړی دي یعنی څومره چې دوی د حرمت مات کړی دي تاسو تم د دې اجازه ستا واتقوا الله پدې ټول احکام کې او په عمل کولو کې د الله عز وجل څخه وبېریږي واعلموا او فوسي ان الله چې یقینا الله عز وجل مع المتقين د پرهیزګار خلکو سره دی چې په خپل عنایت او رحمت سره
اوی جنتونو ته داخلي. نو دا د بلی شبهه جواب وس. وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وانفقوا او تاسو مال خرج کی فی سبیل الله د الله عز وجل فلارکی ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة او مغرزوی خپل ځانونه بأيديكم بخپل لاسو باندې الى التهلكة وهلاکت لره. واحسنوا او نیکی کوي ان الله یقینا الله عز وجل يحب المحسنين محبت کی د نیکی کوونکو سره. لسم حکم بیانې د ابواب البر چاغه د الله عز وجل په لار کې د جهاد په لار کې خپل مال نفقه کول دي. یعنی تاسو د بدني جهاد سره سره مالی جهاد هم وکي، په خپل ځان او مال سره د الله عز وجل په لار کې قرباني ورکي. ولا تلقوا او تاسو مغرزوي د خپل ځانونه بأيديكم په خپل لاسونو سره الى التهلكة هلاکت لره. هلاکت لره خپل ځانونه مغرزوي. دا لسم حکم د ابواب البر دی. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة تاسو خپل ځانونه په خپل لاسو هلاکت ته مغرزوي. دا په ارتباط باندې مفسرینو څو اقوال نقل کړي چې دا هلاکت ته په خپل لاسو ځان اچول دا کم ځای دی. مطلب یې دا دی چې د ضرورت او د جهاد په مواقعو کې چې کله ضرورت پیښ شي او جهاد ته ضرورت وي نو تاسو بزدلی مکوي او بخل مکوي. په بزدلی ځانونه خواروي او په بخل باندې ځانونه خواروي. ولیکتاسی بخل او بزدلی وکړه نو په نتیجه کې به تاسو ضعیف سي او تاسو دشمن به قوي سي. نو دغه د دشمن قوي کېدل او تاسو ضعف عین هلاکت او تباہی ده. نو تاسو په خپل ځالاسونو باندې ځانونه په هلاکت کې مغرزوي. د تهلکه دا معنی یعنی جهاد به پرېږدي. مجاهد، عبد الله ابن عباس، حذیفه رضی الله عنه، قتاده، ضحاک د دې ټولو د التهلکه د لفظ څخه ترک جهاد مراد کړي چې تاسو د جهاد په پرېښودلو باندې ځانونه په هلاکت کې مغرزوي. ځینې علما بیا وایي چې د تهلکه څخه مراد اسراف دی چې تاسو په لوی لاس باندې خپل مالونه پر ناکي لارو باندې مه مصرفوي چې بیا پیسې نه لري، اقتصاد مضعیف وي او د کافرانو د پاره هغو ته محتاج یاست، د هغوی د پاره بیا خدمت کوي. ځینې علماو بیا دا مراد کړي. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه هغه د دې په تفسیر کې قرطبی یو خبر را نقل کړي. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه ډیر مالدار سړی و. نو کله د کافرانو په یو جنگ مسلمانان د هغه په مقابله کې د خپل صف برابر کړي. د کافرانو یو صف ولاړ. نو کله چې په دغه جنگ په حالت کې دروسلا جنگ شروع شوی نو یو صحابي د مسلمانانو د صف را اوتی، یو دم یې ځان د کافرانو په صف ورننی استی. یو څه کافرانو مردار کړل، الته په شهادت ورسید. کله چې دای په دې صف ورننوتی په شهادت ورسیدي نو ځینو صحابه کرام وویل چې سبحان الله القى نفسه في التهلكه، دې سړی خپل ځان په هلاکت کې واچو. نو حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ورته ویل چې یا دې ځان په هلاکت کې نه دی اچولی بلکې زما د دې آیات په تفسیر ش سره خلاصيږي چې کله موږ د نبی عليه الصلاه والسلام سره و جهاد مکاوه نو مسلمانان عزتمن و قدرمن و، لیکن کله چې الله تعالی فتوحات راوستل، جهاد په ذریعہ باندې ډېر علاقې فتح شوې، مسلمانانو په کاروبار شروع کړل، د جهاد طرف یې پرې شو دی، نورې جهاد ته ضرورت محسوس نه کی. نو دغه حالت را ورسېدی چې اوس مسلمانان دې ته مجبور دي چې د کافرانو د جنگو په مقابله کې به خپل دفاع کوي. نو دا هلاکت نه دی بلکې دې قرباني ورکړې ده او مجاهدینو ته غیرت او دلاوري ورکړې ده. دا د حضرت ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه تفسیر دی چې د دې آیات تفسیر کوي. او ځینې نور علما بیا وایي حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه وای اصل کې دا تهلکه دا ده چې سړی ګناهونه هم کوي او استغفار هم د الله څخه نه غواړي، نو په لوی لاس ځان د الله په عذاب کې اچول. ځینې نور علما به د دې مقصد دا شي چې مراد خو ورڅخه دلته ځان هلاکت ته اچولو څخه غرض دا دی
چې جهاد خو کوي او په جهاد کې نیت او جهادي اصول او ضوابط چې معتبر دي هغه پر ځان باندې نه عملي کوي. یعنی دا لازمی ده چې په جهاد کې باید سړی هغه جهادي اصول، هغه تعلیم او تربیه چې د کافر په ضرر باندې سړی ډیر تمام شي هغه په کار نه اچي، نو دا جن مراد. ځینې مفسرینو بیا دا جن مراد کړي. دلته عزیز تفاسیر یو ډیره بهترینه مسله را نقل کړي، نو بیا یو لوړ عنوان را نقل کړي دي، وای ذلت تر ژوند هلاکت بهتره دی. د ذلت تر ژوند هلاکت بهتره دی او خیر دی. چې انسان هلاک شي برباد شي تر دې دا خیر ده چې انسان دی ذلیل او خوار. نو بیا یې واقعا را نقل کړی ده چې کله د پاکستان ازادي د هند څخه ولاړه، یعنی پاکستان د هند څخه جلا شو، هندوانو د مسلمانانو د قتل څخه وروسته د مسلمانانو ښځې لڅې کړې او لڅې لغړې په بازارونو کې وګرځولې او د هغو په شرمګاو کې به تیزاب اچول، په عامو بازارونو کې به په شهادت رسول. دا هندوانو د مسلمانانو سره کړي. او د دې څخه مخکې بیا د تیمور لنګ په زمانه کې چې کله تیمور لنګ اصفهان ونیاوه، نو وای د مسلمانانو ښځې پر خپلو عسکرو تقسیم کړي او دا مسلمانان په قتل ورسول. تر داسې اندازې ظلم یې ورباندې وکړي چې یو سړی و چې د ماشومان کوچنیان را جمع کړي وه چې پلرونه او مندې په شهادت رسېدلي وي، یو ځای کښېنولي وه چې دا تیمور لنګ یې وویني او زړه یې ورباندې وسوځي. وایي ده چې دا فقط ماضي وکتله، عسکرو ته امر وکړي چې ورشي اسان پکښې وخېجوي، هغه کوچنیان د اسان تر پښو لاندې په شهادت ورسوي. نو بیا دی دا عنوان یږدي، وایي آیا تر دغسې ذلت هلاکت او مرګ څو چنده بهتر نه دی چې د مسلمان دغه حالت دی؟ که نن تاسې وګورئ په ټوله نړۍ کې کافرانو پر مسلمانانو داسې حالت راوستلی، په هر ځای کې د مسلمان دغه حال. نن که کافران وغواړي په ټوله نړۍ کې دا د مسلمانانو پاچاهان هم د حاکمان یې کافران وغواړي په کومه ورځ چې دی بندي کولی شي دی بندي کولی شي، په کومه ورځ چې کافران وغواړي چې دته بېعزتي ورواړي بېعزتي وراړوی شي. دغه حاکمان یې دا مشران یې هم دغه شي، دا کې د فوج مشران دي، دا کې ریاست جمهوران دي، دا ټول په دغه حالت کې مبتلا دي چې کافران وغواړي هغه ورسره کولی شي. یعنی د یو کافر په زړه کې لا دا نه احساسي چې زما د دې عمل په مقابله کې به ماته څوک ودرېږي، هېڅوک دا احساسي نه. در دغه اندازې ذلت دی. بیا یې په دغه ارتباط د استشهادي حملې خبره هم را نقل کړې چې که د مسلمانانو په دې کې ګټه وه او د کافرانو په دې کې تلفات او تاوان او د مسلمانانو غیرت او جرأت کافرانو ښکاره کېدی، بیا په دې کې هیڅ منع نشته. یوې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه روایت را نقل کړی دی، بلې تفسیر قرطبي ته حواله ورکړې ده، 2 جلد صفحه 304 په دې کې ټول تفصیلات را نقل کړي او څو سورته یې را نقل کړي. تعزیز التفاسیر جلد اول صفحه 428. نو مسلمان باید د همیشه د پاره دې شي ته متوجي که یوازې په خپل کاروبار کې فکرمن و چې زما کور دی آباد وي، نو بیا به د ذلت زندگی راځي او د ذلت تر زندگی هلاکت او شهادت خیر دی. مؤمن ته خو په دنیا کې هم اوسېدل خیر دی، آخرت ته ولاړ شي هم خیر. صحابه کرام رضی الله عنهم بدا ویل د جهاد په میدان کې چې مسلمان په احد الحسنیین کې دی، په یو د دوه شیګونو کې دی، یا خو به غنیمت په لاس ورشي فتح به لاس ته راوړي، یا به شهادت په لاس ورشي. دا دواړې لوی مراتب دي چې مؤمن ته په لاس ورشي. او مؤمن ته په کار نه ده چې د ذلت زندگی برداشت کړي. وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، او تاسو مغورځوئ خپل ځانونه په خپلو لاسونو باندې الی التهلکه هلاکت لره، واحسنوا او نیکی کوي. یعنی د خدای په لاره کې جهاد کوي، یوازې محزن د الله د رضا لپاره کوي، احسان کوي، په دې کې د شهرت د مال او د نورو شأن غرض مه جوړوي. د احسان ترجمه علماو دا کړې ده چې ټول اعمال چې ته کوې، هر عمل هغه ستا عمل باید داسې نه چې ستا د دغه نیک عمل په وجه نورو ته ضرر ورسېږي. یعنی شرعي احکام که تا پر ځای کول، نورو ته باید د ضرر ذریعه ونه ګرځېږي. دا معنا ده د احسان.
واحسنوا او نیک اعمال کوي یعنی نیکی کوي ان الله یقینا الله عز وجل يحب المحسنين خوشوي المحسنين نیکی کوونکی بس دغه انسان محسن دی چې د نیک عمل په وجه د نور خلقو په زندگی کې خلل او تاوان پیش نشي واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله د دې ذات یو لسم حکم د حج بیانې تقریبا تر 203 آیات پورې د اته آیاتونه ټول د حج په ارتباط دي واتموا او تاسو فرقي الحج حج والعمرة او عمره لله د الله عز وجل د فاره فإن احصرتم کچیر تاسو بند کړل سواس په مستي سره نو څنګه چې آسان وي من الهدي قرباني ولا تحلقوا او تاسو مخروي رؤوسكم خپل سرونه حتى يبلغ الهدي ترسو چر ورسیږي الهدي قرباني محله خپل ځای لره واتموا الحج والعمره پدې کې هم د یوې شبهه جواب ورکړي د یوې شبهه جواب دادي چې صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله د حدیبیه د صلح څخه ورسته د عمره د فار را روان شو نو په اول واری د دوی مخه ونیول سول کافرانو دوی بند کړ نو دوی په دې فکر کې و چې وسه کول پکار دي الله عز وجل د آیاتونه را نازل کړل او دوی ته د دې جواب ورکړي چې تاسو حج او عمره دا تامولای شي پر کولای شي یعنی اینده کال دې قضا راوړای شي او قبیل پر تاسو بند سواس او احرام متړلیو نو بیا یې طریقه دا ده چې د غستاسي قرباني چې د حج او عمره د لپاره مو احرام تړلې دي نو تاسو را ولاړ شي دغه د شکرې قرباني دا واسطه وي حرم ته چې د حرم په حدود کې ذبح شو نو بیا تاسو سر وخروي او احرام خلاص کی نو الله عز وجل په دې آیاتو کې د دوی د لپاره دغه اسانی دا بیان کړي واتموا الحج والعمره یولسم حکم د حج دا دی چې تاسو فرقي حج یعنی د حج یا عمره اراده کوم درلودل نو تاسو حج او عمره فرقي لله یوازي الله عز وجل لره یعنی آداب او اعمال ټول پر ځای کړي او نیت هم د خدای لپاره خالص د ثواب نیت وکړي وَإِنْ احصرتم کچیر تاسو منع کړه سواس یا د دشمن په وجه یا د مرض په وجه کوم مرض یا دشمنو او تاسو عمره ادا کولای نه سوای نو فمستیسر نو په دغه حالت کې حکم دادی چې تاسو ته آسان وي من الهدي قرباني یعنی د ځان د حلال اولو د پاره چې تاسو خپل ځان حلال کړئ نو څونه چې تاسو ته آسان وي من الهدي قرباني نو بیا قرباني وکړئ څونه چې درته آسان وي کبزای کبسی او کوای یا غوی یا وشي دا تاسو ته آسان چي وي هغه تاسو وکړئ په مستی سره نو هغه استی سره چې آساني من الهدي قرباني لیکن هو فورا دا کار مکوي ولا تحلقوا او تاسو مخروي رؤوسكم خپل سرونه یعنی د حلالېدو په غرض تاسو چې وسدان حلالوي نو خدا لازمي ده چې د قرباني څورسته بسړی سرخري دلته دا قانون نه دی دا خو په حج کې دنه کسړی ولارسي حج وکیل طواف زیارت چمخ کې چې کله د جمره اوله جمره اولی چې جمره العقبه ده نو بیا راځي قرباني کوي او د قرباني ورسته سرخري بیا احرام استکین او کالیا غوندي طواف زیارت کوي لیکن دا په هغه صورت کې چې ته بند شولې ته اوس یا مریض یا د پاسپورت کې یا په ویزه کې څه مشکل پیښ شو نو ته حج ته پرې نه شو دلسوي احرام دې تړلې دي نو ته به دراغه وخت په دې احرام کې ځان بند ساتي او یو چاته به دا قرباني په لاس ورکې یا د قرباني پیسې چې هغه ولار سي په حدود حرم کې ستاده طرف قرباني وکي چې په حدود حرم کې ستاده طرف قرباني وکړل نو تاسو به اطلاع درکې چې ته مطلع کړې نو بیا به تسر وخره بس تا احرام خلاصو بیا چې الله تعالی توفیق درکې قضا راوړ نو ولا تحلقوا تاسو فورا سرون مخروي رؤوسكم خپل سرونه یعنی د حلالېدو په غرض حتى يبلغ الهدي محله ترڅو چې رسیږي الهدي قرباني یعنی د قرباني حیوان محله خپل ځای لره یعنی حرم ته حدود حرم ته
چې حدود حرم ته هغه ورسېدي الته ذبح سو بیا تاسو سر وخروي او حلال سو. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فمن كان منكم نسك چې وستاسو څخه فمن هغه څوک کان چې منکم تاسو څخه مريضا مريض او به اذن یا داغه سره څه تکلیف وي من رأسه د سر یعنی سر یا درد کوي یا قرباني زخم وي یا شپږ لري ففدیه فدیه د من صيام دروجه او صدقه یا د خیرات او نسک یا د قرباني. نو چونکه په حج کې خو د سر خریل او یا د سر لندول د احرام په وخت کې دا جائز نه دي. که سړی را ولاړ سو سر یې وخره ورشتان یا کوچ نکړه نو پر دې سړی باندې خو بیا دم لازمي. لیکن کچيري د عذر په خاطر باندې وي یا مریض وي مثلا غټ ورشتان د صحت ته تاوان کی او یا زخم وي او یا مثلا شپږی ودای په سر کې نو د دې د فار بیا سر خړل جائز دي. خو چې سر یې وخره د هغه څخه ورسته پر د باندې فدیه لازمي ده. فدیه ورکي دا فدیه نو یا درې روزینی ولدي یا شپږ مسکینان مړول دي او یا یو قرباني ورکول دي چې هغه یا بوزا یا سرلی دا قرباني کی. چونکه دلته فقط روزي ذکر شوی دي او فقط خیرات ذکر شوی دي. د نبی علی السلام د عمل څخه د دې آیات تفسیر شوی دي چې یو صحابي هغه دغه مریض و شپږ ډیر فاضاب کړیو نو بیا پیغمبر علی السلام هغه ته اجازه ورکړي هغه سر وخرایا او بیا پیغمبر علی السلام ورته ویل چې یا شپږ مسکینان ماړه یا درې روزي ونیسه او یا قربانی ورک. فمن کان منکم مريضا نو کڅوک وستاسو څخه مريضا بیمار مریض وی او به اذن یا څه تکلیف من رأسه د سر یعنی یا د سر درد وی یا زخم وی یا شپږی وی نو د سر د خړېلو اجازت ستا. ففدیه من صيام نو بیا فدیه ورکول دی من صيام د روزه څخه درې روزي دی ونیسي او صدقه یا صدقه ورکول دی شپږ مساکین ته دی مقدار د صدقه الفطر یعنی د سرسایه مقدار نیمن غنم ورکی او نسکین یا قربانی ده س یا بل سیرلی ده. فاذا امنتم نو کله چې تاسو په امن سي فمن تمتع نو چا کا فائدہ حاصل کړل بالعمره الى الحج فعمره سره تر حج پوری ومستيسر نو بیا لازم پر د باندې هغه دی استيسر چې آسان وي من الهدي د قربانین. فمن هغه څوک لم یجد کې پیدا نکړه په صيام ثلاثه ایام نو بیا روزي دی درې ورځې په حج په حج کې وسبعه نو ورځې روزي دی اذا رجعتم کله چې تاسو را وګرځیداس تلك عشره كامله دا لسرو جسوي. ذالک دغه حکم لمن د پاره د هغه چا دی لم یکن اهله چنی کورنی د حاضر المسجد الحرام حاضر او مسجد حرم ته یعنی په حدود حرم کې زندگی نیوي. واتقوا الله د الله عز وجل وبرجي واعلموا فوسي ان الله شديد العقاب یقینا الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی دی. دا اوس یو بل حکم بیانې. بل حکم دانی چې تاسو په امن کې سي. د امن دوه مطلب دی. یا دا چې تاسو د دې ځای څخه د امن په حالت کې روان یاست. تاسو چې کله حج ته ځئ د امن په حالت کې یاست یعنی لار درته برابر ده پاسپورت ویزه مو برابر دي یا پر لار بندیز وو خو ورسته امن رالی یا مریض به بیرته د صحت پیدا کی او احرام دي د حج او د عمره د دواړو تړلیو نو په دغه صورت کې پرتابانی قربانی لازمه ده چې موږ او تاسو ورته شکریا وایو چې تبا بیا د دې په شکریا کې قربانی ورکې. نو دا د هغه سړي د فار دی دا حکم چې آپاقي سړی و مکه مکرمه ته ورځي. کوم خلک چې د حرم په حدود کې اوسېږي د هغوی د فار د دې جواز نشته چې عمره او حج سره یو ځای کی. آپاقي سړی چې د آفاقو څخه د بیابان څخه مکه مکرمه ته راځي نو هغه ته د دې جواز تا چې حج او عمره سره یو ځای کی. د حج او عمره د یو ځای کېولو نو بیا دوه طریقې دي. یو طریقه دا ده چې د حج او عمره دواړو د پاره یو احرام وتړي. چې یو احرام دی وتړي نو ته ولاړ شي اول چې ورسېږي عمره وکړي طواف دی وکړي سعی دی وکړله سر بنخره
په داغه کالو احرام کې وې په دا احرام کې وې بیا چې کله اتم ورځ راغله نو په اتم باندې د مسجد حرام څخه مینا ته ځي په نهم باندې بسیزه عرفات د عرفات مزدلفه ته راځي سبا شیطان ولې د اختر په اول ورځ باندې بیا برازي قرباني بکې بیا بسر کړي دا توای حج قران چې د عمره او د حج د دواړو نیت په یو احرام کې وکړي او دوم قسم بیا د حج د عمره د یو ځای کولو دادی چې ته اول د دې ځای څخه حرکت دی وکړي د عمره نیت کړي د عمره په نیت باندې ولاړې چې حرم شریف ته ورسېدې احرام طواف دی وکړي سعی دی وکړه سر به وخره کالی به دی واغوندې احرام به استکه د اتم په ورځ به بیا نوې احرام وتړي د مسجد حرم څخه او مینا ته براشه نو دا د اپاکی سړي د پاره د اجازه اول ته حج قران وای یعنی مطلب دا چې عمره او حج دواړه سره یو ځای کړ دوم ته تمتع وای چې د دواړو څخه نه په حاصل کړل خو جلا جلا زموږ د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې اول افضل حج قران دی ځکه چې پاغي کې مشقت ډیر دی دا احرام کې یو ورځم تیرول خورا زور غواړي دا د دې ځای سړي ته اساني دا زور غواړي په دوم نمبر بیا افضل تمتع ده اول عمره وکي بیا د حج احرام وتړي او په دریم نمبر کې حج افراد دی حج افراد به دې توای چې د دې ځای څخه د اول سره یوازې د حج نیت کړی او بس چې ولاړلې په دغه احرام کې به اوسېږي د حج قران او د حج افراد په معمولاتو کې هیڅ فرق نشته فقط دا دی چې په حج افراد کې پرتا قرباني نه ده لازمه او په حج تمتع کې یا په حج قران کې پرتا باندې قرباني لازمه ده حج قران او حج افراد هیڅ فرق نه سره لري په حج افراد کې چې د دې ځای د احرام وتړي د اختر تر اولی ورځې به نه خلاصي په حج قران کې هم دادی چې د اختر تر اولی به احرام نه خلاصي په حج تمتع کې په مابین کې خلاصي پراتمه باندې بیا د ذل حج بیا احرام تړل کیږي نو دا روان آیاتو کې دا حکم بیانې او دا آیاتونه د حج د فرضیت آیاتونه دي چې په دې سره حج پر سوی دي په دریم د هجرت په دریم کال د احد د غزا ورسته په دغه آیات سره حج پر سوی دي چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا او دغه آیاتونه دا به ورسته نازل شوي نو اوس د تمتع یادونه کوي فمن هغه څوک تمتع چې نفع حاصله کوي بالعمره په عمره سره ال الحج تر حج پوری یعنی په ایام حج کې د عمره هم نیت وکړي د حج په ایامو کې د عمره نیت هم وکړي ال الحج تر حج پوری فمستیسر نو پر دغه سړي باندې لازمه ده فما هغه لازمه ده پر د باندې استیسر من الهدی چې آسان وي من الهدی د قربانی سونه قربانی چې دی ور کولای شي هغه پر د لازمه ده کبسه حلالي کوش حلالي کوي حلالي او کوم څوک چې صرف د حج نیت وکي یا یوازې د عمره اراده کړی وي یا یوازې د حج نیت وي نو پر هغه بیا قربانی نشته کوي کې افضل ده فمن لم یجد نو دا متمتع کس په باره کې فرمای اوس نو پر متمتع او پر قارن صاحب دواړو باندې خو قربانی لازمه ده هغه غریب دی بیچاره شي نه لري نو الله فرمایي فمن لم یجد نو هغه څوک چې پیدا نه کې قربانی یعنی مثلا غریب وي په صيام ثلاثه ایام نو پر دا کس باندې روزینی ولدي 3 ورځې پر هغه ځای د قربانی پر ځای د قربانی به 3 ورځې روزینی سي ثلاثه ایام 3 ورځې په حج په حج کې یعنی د حج په مراسمو کې مطلب دا چې اول اخري ورځ به د دې 3 روزو هغه د ذوالحجه الحرام نه همي یعنی اخري ورځ باید د چې عرفات ته ځي دغه اخري ورځ باید د روزي د 3 روزوي کچا قربانی نه درلودله نو خدای د دې ځای ولاړی د عمرې او د حج د دواړو نیت کړی دي قارن دي یا متمتع دي نو په دغه صورت کې بدای 3 روزي نیسي 3 روزي به ونیسي په اومه باندې په تم باندې په نهم باندې د اختر په اول ورځ باندې روزه نیول بیا منع ده نه بینیسي او د اختر المنز دام په حج کې نشته دا ځکه نشته چې خپل د حج عبادت ډیر وژ دی دې ته سړی نه فارغه کیږي د اختر المنز نشته د اختر په اوله به بیا روزه نه نیسي او په دومه بیا نه نیسي په دریمه بیا نه نیسي
چې دا ایام تشریق تیر سوی دا نور او ورځې روزه بیا د اجازه تی کوي وسېدی ورېونی ولې او کرالی کورته بیا کورونی ولې امسيري خو کې داغه درې وننی ولې دا مخ کې درې روزه الته بیا پر دې سړی باندې یوازې قرباني لازمه ده بیا روزه نه سي کیږي فمن لم یجد نو کچیر پیدا نکړه داغه قارین یا د متمتع کس فصيام ثلاثه ایام نو پر ځای د قرباني پر د باندې درې ورځې روزه نیول دي چې اخري تاریخ به نم د ذوالحجې کیږي په الحج په حج کې وسبعه او ورځې روزه دي اذا رجعتم کله چې تاسو راوګرځي داس یعنی هر کله چې د حج فارغ اسواست عام خبره ده کې اوري بیان سي او کې کور نشي تلک عشره کامله نو دا لسورځي سوی لسورځي روزه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام ذلك دغه حکم چې موږ اجازت وکي چې حج او عمره دواړه کولای شي سره یو ځای کولای شي دغه حکم لمن د پاره دا هغه چا دی لم يكن اهله چې نه کورنی حاضر المسجد الحرام مسجد حرام ته حاضر نه وي یعنی کم کس چې په مکه کې اوسېږي مکی وي هغه به بیا د دواړه نصر یو ځای کوي ځکه چې هغه هر وخت عمره کولای شي هغه هر وخت عمره کولای شي په دې سره الله تعالی د جاهلیت د زمانه د یو رواج ترمیم وکړي د جاهلیت په زمانه کې قاعده دا و چې کچا د حج په ورځو کې د عمرې نیت هم کړی وای نو دا دوی لوی ګناه بلل الله عزوجل د دې ترمیم وکړي چې د آفاقي سړي د پاره افضل ده شي کی خو د مکی سړي د پاره چې په مکه کې اوسې داغه دا کار نه کوي وجا خو بل وختم کولای شي آفاقي بیچاره ته په ژوند کې خپل دا موقع په لاس ورشي نو داغه د پاره اجازه دي ذالک لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې د کعبه پر شاوخوا باندې اوسې داغه د پاره دا حکم نشته ګوري درې شان دي په مکه مکرمه کې یو حرم دی حرم دا د حرم شریف د حدود د نن کم خلک اوسېږي د توای مکه کم خلک چې د حرم د حدود څخه د باندې تر میقات پورې اوسېږي دته به وای حلی کس حلی چې په حل کې اوسېږي دغه ځای ته به حل وای یو د حرم شریف حدود دي د مثال په توګه د تنعیم څخه در تنعیم پورې چې کم خلک اوسي او یا دا رقم د حدیبیه پورې چې د مدجدې څخه ورځي تر دغه ځای پورې اوسېږي او یا در جعرانی پورې در دغه ځای اوسېږي دته مکی وای بیا د حدود د باندې د مسجد تنعیم د باندې مثلا د مدینه منوره تر ذوالحلیفه پورې چې ذوالحلیفه راځي تر دغه ځای پورې دته به حل وای او د ذوالحلیفه اخواته هغه ته به بار میقات یا د میقات څخه د باندې خلک وای موږ د میقاتیان یو یعنی تر میقات او هلیکس که حرم ته داخلي دي احرام تړل نه دي ور باندې ضروري یعنی کم خلک چې په حل کې اوسېږي هلیکس که حرم ته داخلي دي احرام تړل نه دي ور باندې لازم خو میقاتی کس که حرم ته داخلي دي تر میقات و بلا احرام نه ورته دي احرام به تړي نو موږ چې مکه مکرمه ته ځو موږ به احرام تړو کم خلق چې د مکه مکرمه او حل تر مابین اوسېږي پراغونه دي لازم لیکن و دا حج داسې دی چې د احکام هرڅونه شواذح بیان شي خو چې حج چا کړی نه سره نه بخراشي مولا علی کاری رحمت الله علیه د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب ډیر لوی سړی ډیر قابل عالم تیر سوی نو دایل کتاب دی مناسک د مولا علی کاری رحمه الله دا عربی مګوري د کتاب الله ډیر مقبولیت ورکړي پر دې به یو شرح استا ارشاد الساری الى مناسک مولا علی کاری زموږ د امام صاحب په مذهب کې به د مناسک حج په ارتباط تر دې ارشاد الساری بیا ډیر بهترین معتمد کتاب بل نشته نو دې تللیو الته چې ثواب شروع کاوه ثواب د چپه طرفه شروع کړیو دا پر دا حجر اسود ته چې درېدلی او بس پر دا اول بغل باندې را روان شوی داغه چې نو بسرا سر خېده یو عرب ورته ویلی و چې تا ثواب غلط شروع کړ دورته زعلیم هم غلط مینه شروع کړی اول تارم علی کاری رحمه الله په مناسک کې نه دي کتلی چې درسته طرفه شروع کی تا پر چپه طرف شروع کړی نو چا چې کړی نه هغه یقیني سر نور باندې خلاصي چې ال تخپل ونه ویني تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې د کعبه پر شاوخوا هغه ته دا جواز نشته واتقوا الله د الله عز وجل توبېږي یعنی د ټولو احکام په عمل کولو او پر کولو کې وعلم فوسی
ان الله شدید العقاب، چې الله عز وجل سخت عذاب ورکوونکی دی. یعنی که څوک په حرم کې بیا باقی وکي او یا مخالفت وکي. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. اوس د حج افعال بیانې. الحج یعنی زمانه د حج چي دي. الحج زمانه د افعال د حج. اشهر معلومات، اشهر میاشت دي، معلومات معلومی میاشت. یعنی زمانه د افعال د حج، د حج د افعال زمانه دا مشهوري میاشت دي، شکارا میاشت دي. شوال، ذوالقعده او لس ورځې د ذوالحجې. دغه درې میاشتې، شوال ته کوچنی اختر میاشت، ذوالقعده د میانی میاشت او لس ورځې د ذوالحجې. دا اشهر الحج دي. په دغه میاشتو کې د حج احرام سړی تړای شي. د دې تماسه وا کچا احرام د حج وتړي هغه معتبر نه دي. البته عمره په ټول کال کې کېدلای شي، فقط په ایامو د حج کې چې دا د عرفات د ورځې څخه نیولې بیا د لوی اختر تر څلرمې پورې په دغه 15 ورځو کې عمره نه کیږي. باقی ټول کال عمره سنت ده، سړی کولای شي. البته د مکی کس د پاره په ایامو د حج، په اشهرو د حج کې هم عمره، یوازې عمره کول دا جائز ده. خو کې حج عمره سره یو ځای کړه دا به جائز نه. الحج اشهر معلومات ومن فرض فيهن، فمن اغت فرض کې فرض کې پر خپل ځان باندې فيهن په دغه میاشتو کې یعنی احرام د حج وتړي. الحج حج فلا رفس ورفس نست ولا فسوق او نفسق ستا ولا جدال او نجنگ ستا په الحج په حج کې. الله عز وجل فرمایي فلا رفس. رفس په اصل کې هغه عمل توای چې د ګناه عمل وي. رفس په حقیقت کې یعنی مباح عمل، داس عمل چې هغه د شرعي حدود څخه وتلی عمل وي، دغه عمل ته ویل کېږي. دلته مراد څخه جماع ده، چونکه دلته یې د رفس کلمه استعمال کړل نو اشاره و دې خبرې ته چې جماع او د جماع ټول دواعي، یعنی کما چې د کوروالا سره جنسي تعلق دی، د جنسي تعلق د پاره چې کومي لارې په کار اچول کېږي هغه ټول منع دي. دا ټول منع دي، یوازې جنسي تعلق نه بلکې دا ټول منع دي د احرام په حالت کې. نو الله فرمایي فلا رفس، رفس نسته، یعنی جماع د جماع دواعي نسته. دا ستنه مطلب دا چې دغه رقم به په ذهن کې راولي چې دا قطعا ستلنه وجود لانه لري، ځکه دا و فرمایل چې دا نسته. ځکه چې جماع په حج کې کله ډیر لوی تاوان پیښي، دا نور خلادونه تاوانونه نه پیښي لکه دا چې پیښي. کله وقوف عرفات څخه مخکې چا دا کار وکي، احرام یې تړلی او د وقوف عرفات څخه مخکې جنې وسو، پر دغه سړي باندې دغه حج خو فاسد، لیکن دغه حج ټول احکام به پر ځای کی او بیا د روان کال حج ور باندې فرض دی، قضا به هم راګرځي. دغه حج فاسد، قربانی به امر کی غوی بالالی یا به وش حلالي، وش به هم حلالي، دغه کال حج به هم سکی او آینده کال به قضا راګرځي. لیکن د کله وقوف عرفات څخه ورسته دا کار وس نو بیا خالی غوی حلال ول کفایت کی. ځکه نو فلا رفس نږدېوالی نست ولا فسوق او نه فسق تا. فسق په اصل کې د اعتدال د قانون وتل توای، یعنی هر هغه کار چې د شرعي حدود څخه انسان باسي دا بنکی. ولا جدال او نه جنگ ستا، جنگ او جګړه نست. جدال قطعا دا ستلانه، یعنی تبه دا عقیده لري چې دا ستنه، یعنی دا چې سړی به نه کوي. الله دا نه دی ویلي چې فلا ترفسوا، تاسو به رفس نه کوي، ولا تفسقوا، فسق به نه کوي، ولا تجادلوا، تاسو به جګړه نه کوي، دا نه دی ویلي، بلکې دا ستلانه، یعنی مطلب دا چې ستا فکر او عقیده بدای چې دا قطعا ستنه. ولی پدې چې په حج کې ستړیاوي، سفر وي، رش وي، تنګي وي، لا محاله د انسان طبيعت خرابيږي، دا ټول شان به برداشت. ولا جدال او جګړه بنوي په الحج، په حج کې بلکې د نیکو کارو التزام وکړي. ځینې ملګری داسي مزاجونه ډېر تیز وي، دا چې داسې یو څوک سره یې چې را کنټرول کې نو شي کني د عمرې او د حج دواړو فن بني. مش سره راځي ملګری چې مش لري یو څه واقعا پیښ شو،
که زه نه وای کېدلی شي چې د عمرې خو به هېڅ خوند نه وای ولې چې بیخي دې ته سره ورسېده چې سکان سره کش شوي وي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج بلکې نیک کارونه به کوي او د نیکو کارو التزام به کوي وما تفعلوا من خیر یعلمه الله وما تفعلوا او هغه چې تاسو فعل کوي من خیر د خیر یعلمه الله الله عز وجل پاغه باندې خبر دی پاغه باندې به تاسو ته نیکه بدله درکړي یعنی دا ټول کارونه د خیر چې تاسو یې برداشت کړئ یو سړی به د مخ ته تیریږي خوب به د خرابېږي خوراک به د خراب وي رش به وي څوک به د پر پښه درخېږي کله به د شی ورک وي دا ټول شان پکښې راځي نو دا به ټول برداشت شي او الله عز وجل ستاسې د خیر په اعمالو خبر دی الله پر دې تاسو ته اجر درکړي حج ته چې سړی ولاړ شي د احرام په وجه پر سړي باندې شپږ شیان حرام کېږي اول مباشرت زوجه دا پر سړي حرام کېږي او د مباشرت زوجه دواعی چې کم اسباب دي دا هم حرامېږي مفتی محمد شفیع صاحب لیکلي دي وایي که تعریضاً ځینې کلمات استعمالېدل هغه جایز دي خو د هغو څه دیم ځان ګوري او دوم ښکار د بري یعنی د وچ ښکار دا ورباندې حرام دی دا به نه کوي چې مثلا یا وسی د حرام یا بل اوس خو نسته ده نو اوس دغه یو کوترې سته دا به هم نه وژني دا یې دوه دریم د سر خریل یا کوچنی کول د نوکانو لنډول یا کوچنی کول د بدن د نورو وریښتانو اخیستل یا کوچنی کول البته که د غسل په وخت کې خپل وریښتان ولوېدل پر هغه باندې بیا مؤاخذه نشته دا یې درې څلورم د خوشبو استعمال د خوشبویي استعمال دا منع دی د مثال په توګه عطر وهل دي ځان غوړول دي یا داسې واسلینګ یا داسې ټوپ استعمالول د دې استعمالول دا منع دی دا به نه کوي ځینې بزرګان لا دا وایي چې خوشبویي شی به بویوي لا هم دا سیب سودا دا به هم نه بویوي او اوس هلته دا یو قاعده ده د دې سره ډېر فکر کول پکار دی دا ځینې هوټلونو کې دا ډوډۍ د دې هوټلو سره صابون پروت دی عرب په دې کې ډېر تساهل کوي د هغوی په فتاواو کې دا لیکلي دي چې دا صابون دا خوشبویي صابون استعمالول دا پروا نه لري لیکن زموږ په مذهب کې دا منع دي هلته به د دې سره سړی ډېر احتیاط کوي ځینې کسان په دې کې ډېر بې پروا چې بس دا ډوډۍ یې خوړلې لاسونه یې غواړي قرار راسي په دې صابون لاسونه پرېوي دا منع دی پر دې باندې صدقه لازمي ده او که دا بوی بیخي دوامداره و د یوې ورځې جریان و یا نیمه ورځ بیخي دم ورباندې اوړي څه ورباندې لازمي نو دا خوشبویي دا یې څلور د نر او ښځې دواړو دپاره دي یعنی نه ښځې ته دا روا دي نه نارینه ته دا روا دي دا څلور سره احکام د دوی دواړو دپاره دي ګنډلي کالي دا معنا چې دغسې جوړ کالي بناوو که مثلا اوس دوه درې پټوان سړي سره راواغسته سره ویې ګنډله خو د یوه پټو شکل یې دا پروا نه لري ځینې خلک د ګنډلي کالو څخه دغه معنا اخلي چې بخۍ به نه پرول سوی یا بخۍ پروا نه لري خو جوړ شوي کالي به نه یعنې دا رقم به یې د لونګ ترتیب به یې لکه دا خلک چې پر ځان اچي که دا سره څو ټوټې سره ګنډل شوي هم پروا نه لري او د سر او مخ پټول د نارینه دپاره د سر پټول منع دي د سر پټول د نارینه احرام د سر په نه پټولو کې او د ښځې دپاره د مخ پټول دا منع دي دا به نه کړي هغه د مخ د پټېدلو دپاره که چیرې هغه ښځې یو شی استعمال کړي چې دغه شی لرې ځینې مخ یې پټي هغه بیا منع نه دی لیکن احتیاط په هغه کې کول هم پکار دی بار باید د مخه سره ونه مشکل فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله نو الله په دینه کې بدل درکې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى او تاسو توشه واخلي د حج د تک په وخت کې توشه واخلي فإن خير الزاد التقوى یقینا بهترینه توشه التقوى تقوا ده واتقوني او زما څه وبېرېږئ یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو وتزودوا فإن خير زاد التقوى په دې سره د یو بل غلط رواج او رسم رد کی یو ډله د خلکو به وایي داسې وه چې حج ته به ولاړه نو هلته به د خلکو څه فقر کاو نو الله عز وجل فرمایي چې تاسو د ځان سره سفر خرچ واخئ یعنی ځان هلته دې ته مه محتاجه کوئ مه اړ باسئ چې بیا د خلکو څه سوال کوي
وتزودون د حج پتکی توشه د سره واخلی فإن خیر الزاد التقوا ځکه بهترینه توشه التقوا تقوا ده چې د فقر څخه سړی ځان وساتي واتقوني او زما څخه وبېریږي یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو د دې احکام په تعمیل او پر کولو کې ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح ند پر تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا من ربكم چې تاسو تلاش کوي فضلا رزق من ربكم د خپل رب د طرفه فاذا فضتم کله چې تاسو راکشته سي من عرفات د عرفات څخه فذكروا الله نو الله عز وجل ذکر کوي عند المشعر الحرام بمشعر الحرام کې واذكروه او الله یاد کوي کما هداكم څنګه چې تاسو ته شو ونه کړی دا و ان کنتم کڅهم تاسو آسه من قبله د دین مخکله من الضالین د بعلم کسانو څخه ليس عليكم جناح کې د یو بل رواج او د جاهلیت د زمانه د یو بل رواج ترمیم کی تصحیح کی د جاهلیت په زمانه کې به دا رواجو چې خلکو به د حج په مراسمو کې تجارتی بازارونه په مینا کې او په مکه کې غوړولي لکه دلته چې د جمعه بازار یا شنبه بازار وي دغه سي بازارونه به د حج په موسم کې د حجانو جوړول یعنی څوک چې بل حج د پاره راتلل د کورو څخه به ځینی شان راوړي و دلته به خرڅول کله چې الله عز وجل د جاهلیت ټول شان منع کړه نو صحابه کرام سره دا فکرم پیدا سو چې دغه یو شی کسړی التیوسی خرچي کی نو دا به هم منعي دا د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه د دې په ارتباط سوال کاو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته سړی راغلی ک عبد الله ابن عمر رضی الله عنه په دې دوه کې یو دی ورته ویل چې ما به د جاهلیت په دوران کې دا کار کاوه چې خلک به حج ته راتلل ما به وشان په کرایه ورکول نو دی به ما په روشان راوستل خپل به مسرر عالم حج به می وکي خو اصل غرض به می دا و چې د خلکو سره به می کرایه اخستله او حج به می وکي اوس دا څنګه دی دورته ویل ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه هم دغه سی جواب چې تا ته زدر کوم اوریدلی یو سړی رالی دغه سی سوال یې نه وکي لکه دا تا چې ما څه وکي پیغمبر علیه السلام ورچ پدې کې باک نسته تاسو تللی نو دغه خبره جائز ده که تاسو د ذریت لپاره کوم شی الته د سره یوسي او بیا یې خرڅ کی خپل کار په وکي نو دا روا دي لیکن هو په داغه نیت باندې مزي یعنی دا د دې لپاره یوسي چې الته که ذریت سوزي خرڅ کم نو دا پروا نه کوي خدا چوري مو بازار غړولې په همدغه نیت باندې زی نو دا بیا د حج نیت نه دی نو ثواب بیا نسته ولو که فرضیت ادا کیږي لیس علیکم نستبر تاسو باندې جناح سغنا ان تبتغوا کچیر تاسو تلاش کی په دې حج کې فضلا رزق من ربکم د الله د خپل رب څخه من ربکم د خپل رب څخه یعنی که تاسو دا رزق تلاش کی تجارت وکي نو دا جائز ده فضلا دلته په معنا د رزق دی لکه سړی چې د مسجد راوځي اللهم انی اسالک من فضلک فاذا فضتم کله چې تاسو راکشته سي یعنی راوځي افاظه دی توای چې سړی د لوري راکشته کیږي فاذا فضتم کله چې تاسو راکشته سي من عرفات د عرفات څخه یعنی د وقوف عرفات څورسته چې کله المرول ویږي د ماښام په وخت کې نو فذكر الله تاسو یاد کی الله عز وجل عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره مشعر الحرام په مزدلفه کې یو لوی مسجد و سربانی جوړ دی دلته یو غونډي و دا غونډي ته د مشعر الحرام غونډي وای مشعر الحرام مشهور مسجد دی په مزدلفه کې دی نو تاسو الله عز وجل دلته یاد مطلب دا چې په مزدلفه کې تیر کی او د ماښام او د ماخستن منځونه سره یو ځای کی اول به د ماښام لمونځ وکي بیا به ورسته د ماخستن منځ وکي سنت او وتر به بیا ورسته وکي دا به سره یو ځای کی ولو کده شپې نیمایس نو فذكر الله تعالى ذکر کی الله عز وجل عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره یعنی په مزدلفه کې شپه تیر کړی واذکروه کما هداکم او تاسو ذکر کی دا الله ذکر وکي دا الله عز وجل یعنی الله یاد کی کما هداکم څنګه چې طریقه در شودلې ده یعنی دال منځونه جلا مکوي څنګه چې الله درته شودري وساغه سي وکي خپل د ځان طریقې مراباس یعنی په یادولو کې خپل رائے مداخلوي بلکې څنګه چې الله درته شودلی هغه سي وکي
وان کنتم من قبله اگر چې تاسو واس من قبله کڅه هم تاسو واس د دې نمخ کې یعنی دغه ویلو څمخ کې چې دا طریقه موږ نه ودر ته شودلې لمن الضالین دا کسانو څخه چې د تعلیم مونږ نه درلود په مزدلفه کې شپه کول دا سنت دي خو د سهار د سپېدو د چاودلو څخه د المرد راختو پرې وقوف بیا په مزدلفه کې واجب دي سړی به دا وقوف دلته کوي کمخ کې تر المر راختلو سړی د مزدلفه څخه د مینا طرف ته راوتی پر دې باندې دم لازمي په مزدلفه کې ټوله مزدلفه دا د وقوف ځای دی سړی اله تشپه تیرولای شي دا د مشعر الحرم غونډي وس ډیره لږ ده تقریبا چې ډیر خلک پر ځای درسل 200 کسان زیات نه پر ځای ځینې کسان اسی سودایان سی بزرګي په سر نیولي بس خامخا دلته ځان ورسي هغه ستړیان وي تکلیف هم وي مشکل هم وي دغه کارونه چې په شریعت کې فقط یو مباح او افضل کار وي د خلکو د ضرر ذریعہ چې ګرځي دا سړی باید ونی کی خامخا دې ته رواني ځانم په تکلیف کې نورم په تکلیف کې نو دا دې سړی نه کوي بس کوشش دې دا وکړي چې د مزدلفه په هغه ساحه کې شپه تیر کړي چې مینا ته لنډي چې سبا د المره خطل سره فورا د ستې مینا ته داخل شي حرکت وکړي ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم ثم افيضوا نو بیا افيضوا تاسو واپس راسي من حيث افاض الناس څنګه چې افاض راکشتس ول الناس خلق واستغفر الله او تاسو بخښنه وغواړئ د الله عز وجل څخه ان الله یقینا الله عز وجل غفور الرحیم فربخشونکی او مهربان دی د دې ځای څخه بیا د یو بل جاهلیت د یو بل رسم رد کی د یو بل رواج رد کی قریش د مکه مکرمه داسي و د دوی بزرګي او د دوی د حیثیت په مسلمانانو کې هم او د دې څمخ کې د جاهلیت په دوران کې هم مسلم او خلکو منی نو دوی بیا د ځان لپاره دا یو قانون وضع کړی و چې قریش خو چون کې بزرګان دي نو د دوی د لپاره د حرم د حدود څخه د باندې وتل دا منع دي نو کله چې به دوی مینا ته راغلل د مینا څخه مزدلفه ته راغلل د مزدلفه څخه اخواته عرفات ته نتله ځکه عرفات د حدود حرم څخه وتلی دي او مزدلفه او مینا په حدود حرم کې د نه ده دوی به اخواته نتله او دا یې د ځان لپاره یو قسمه کمزوري ګڼله نو الله عز وجل دا منع کړ چې دا تکبرانه مزاج دي یواري خو حج دی د دې لپاره چې ټول خلک یو رقم شي پاچا او فقیر یو رقم شي ولدا د حشر میدان دی د حشر د میدان یو سند الله په دنیا کې سړی تور شي نو تاسو په دغه شي د عاجزۍ په میدان کې اوس هم دا تکبر کوي دا خو به خبرت کار نو الله عز وجل دا خبره منع کوي چې خلک راکشته سوله یعنی عرفات تراغله تس امراسي ثم بیا افیضوا دغه ثم دلته ترتیب کلامی دی ترتیب عملی نشي چې یعنی سړی د مزدلفه ته عرفات ته ولاړ د عرفات مزدلفه ته راځي ثم بیا دا خبره یاد وساتي افیضوا راکشته من حيث افاض الناس د کوم ځای څخه افاض الناس چې خلک راکشته سوله یعنی تاسو قریشم دا غ طرف راسي که قریش اس که غیر قریش اس واستغفر الله بخښنه وغواړي د الله عز وجل څخه یعنی په احکام د حج کې چې پر پخوانی طریقه او رواجو مو کوله او عمل منور باندې کاوه پراغه د الله څخه مغفرت وغواړي ان الله یقینا الله عز وجل غفور الرحیم فربخشونکی او مهربان دی فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا د دې ځای څخه بیا یو بل رواج یو غلط رواج منع کی هغه دا دی چې په مشرکانو کې دا عادت وو چې کله به د حج مراسم خلاص ول یعنی د طواف زیارت ورسته چې به مینا تراغله نو په مینا کې به مشاعرې جوړ کړي عامي مشاعرې به په دې مشاعرو کې به د خپلو نکونو او پلرونو د غلطو فلسفو تعریف کاوه یو د بل یادونه به په دې ارتباط به خبره روانه نو الله عز وجل دا منع کړ چې کله تاسو مناسک پوره کړل نو بیا په مینا کې د خپل رب ذکر داسې کوي لکه په خوا چې تاسو د پلرونو نکونو ذکر کاوه یعنی تاسو چې هغه په شو صفاتو یادول اوس خپل رب یادوي بلکې تر خپل پلرونو او نکونو زیات د خپل رب په ذکر کې شدت کوي سختی کوي فاذا قضيتم چې کله تاسو پوره کړل مناسک د حج
نو بیا د خپل او اجداد او اباو فضائل او مفاخر پرېږدي، بلکې فإذا قضيتم کله چې مو پوره کړل مناسککم خپل مناسک یعنی افعال د حج، فذكروا الله یاد کی الله عز وجل په عظمت او شکر سره، کذکرکم لکه څنګه چې تاسو یادول آباءکم تاسو پلرونه، او اشد یا ډیر سخت ذکران د ذکر کولو په اعتبار یعنی تراغو یم زیات یادونه وکي د خپل رب، یعنی ترابا او اجدادو چې د جاهلیت په زمانه کې تاسو د هغه یادونه کول تراغه زیات د الله زیادونه وکي په تسبیح او تقدیس سره. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. د دې ځای څخه د جاهلیت د زمانه د یو بل غلط عادت رد کی، هغه د دې چې د خلکو خو په آخرت عقیده نه درلود، نو کله چې بدی راغله حج ته، نو په دې حج کې به یوازې بس د دنیا دعا وکولې، د آخرت دعا به نه کول. الله عز وجل د دوی دا عمل ورد کی چې تاسو د خپل آخرت لپاره دعا غواړي، یعنی کې پر خدای به عقیده درلود، له توحید خو به عقیده خو به درلود، له خدای آخرت عقیده به نه درلود، نو دا غوی دا رواج ورد کی چې دا خبره غلطه ده. څوک یوازې د دنیا خواست کی نو موږ به ورکو، په آخرت کې به درجه بیا نه لري. فمن الناس نو باز د خلقو څخه دا هغه خلق و چې عقیده د الله د الوهیت درلود، خو عقیده د آخرت نه درلود، نو باز د خلقو څخه کافران دي، ځکه چې عقیده د آخرت نه لري کافر دي. فمن الناس نو باز د خلقو څخه کافران دي من هغه څوک دي یقولو چې وایي په خپل دعاو کې ربنا ازمج رب، ای مجرب کمشت چراکې نو آتینا رایک مجلره په دنیا، په دنیا کې نو هغه ته خو به هغه څور کړ شي، خو ما له نستغلر فی الاخرت، په آخرت کې من خلاق صحیحا هیڅ حساب آخرت کې نه لري، ځکه چې د دنیا کې کافر او د دنیا غشتنه کول، نو په دنیا کې خو به ورک. وما له نستغلر فی الاخرت، په آخرت کې په وجه د انکار د آخرت من خلاق هیڅ حساب. ومنهم او بعض د دوی څخه دا به مؤمنان شي، ومنهم بعض د دې خلکو څخه من هغه کسان و چې مؤمنان او متقین و یقول وای په خپل دعاګانو کې ربنا ازم رب آتنا راک مجلره فی الدنیا، په دنیا کې حسنه نیکی، آتنا راک مجلره فی الدنیا، په دنیا کې حسنه نیکی، او فی الاخرت او په آخرت کې حسنه نیکی، وقنا عذاب النار او وساتم عذاب النار د جهنم د اورڅ. دا به د مؤمنانو غشتنه، یعنی مؤمنانو به دا دعا کول چې الله په دنیا کې مشهګنه راک. د حسنیت تعریف عام دی، د بدن صحت، د مال صحت، د اولاد صحت، اقتصادي ترقی، عافیت معاملات، د امن زندگی، دا ټول پکې شامل دي. او په الاخرت حسنه، په دې کې دا ټول شامل. وقنا عذاب النار او حفاظت وکزم عذاب النار د جهنم د اوره. نو دا خلق د مخکنیو په شان به حسی نه دي، بلکې اولایک دغه خلق لهم دوی لره نصیب حصد مما د هغه څه کسب چې د کسب کړی دي، یعنی دوی چې د آخرت د دعا د آخرت او د دنیا دعا غوښتي ده، د دواړو حصد دوی لره په دواړو جهانو کې. والله سریع الحساب، الله عز وجل سریع الحساب تیز حساب کوونکی دی، یعنی آخرت براسی او پرا بدلا بورکی. پدې کې دې شته اشاره سول چې مؤمن باید په خپل دعاګانو کې د دنیا او آخرت دواړو دعا وغواړي، یوازې د ځان څخه به ځای صوفي جوړ نه کی چې د آخرت فکر ور سره د دنیا فکر یې نه، بلکې د دنیا فکر هم باید د سړي سره په دنیا کې خو به له دنیا او اقتصاد گزاره نه کی، لیکن هو د آخرت فکر باید پر غالب وي. نو ځکه الله عز وجل په آخر کې ذکر کوي چې دوی دا وایي چې ومنهم من یقول ربنا، ای الله بعض د مؤمنانو څخه هغه مؤمنان دي چې د خلکو څخه هغه مؤمنان دي چې وایي په خپل دعا کې ای الله مشترکه په دنیا کې حسنه نیکی او فی الاخرت حسنه نیکی، یعنی آخرت او دنیا دا دلته دواړه ذکر، لیکن په پای کې بیا وایي وقنا عذاب النار، حفاظت مو وکړه جهنم د اور. نو اشاره و دې خبرې ته ده چې د دنیا پر فکر د آخرت فکر باید غالب وي، خو په دنیا کې هم باید سړی د خپل ضرورت په اندازه مهنت وکړي. نو دا خلق د مخکنی خلقو په شان به حصے خلق نه دی، بلکې لهم اولئک دغه خلق لهم د دوی د فار نصیب حصہ مما دا هغه څه کسب چې دوی کسب کړی وي، یعنی د شرعي طلب چې دوی د دواړو جهانو د طلب غوښتنه کړې و، نو په دواړو جهانو کې به دوی ته حساب ورکول کیږي. والله سریع الحساب، الله عز وجل تیز حساب کوونکی دی. دې کې اشاره و دې ته چې سړی باید په خپل دعاګانو کې اعتدال ولري،
یعنی داسې نه چې و طرف ته زور وي. یو وخت کې موږ د حج په کال باندې یو کس و دعای شروع کړه، ټول دعای بس دې ته کول د افغانستان آرام کو، افغانستان آرام. مولوی صاحب ما څنګه تناست اول د خپل ځان هیر دی، خپل د ځان غم مې واري وکړ. په دعا کې اعتدال پکار دی، دا دلته د دواړو د پاره سړی باید دعا وکړي. واذکروا الله فی ایام معدودات، واذکروا الله او ذکر کوي الله عز وجل فی ایام معدودات، فمعدود شمیرل سو ورځو کې. دی کې بیا د مینا احکام بیانې، یعنی کله چې تاسو د حج مراسم خلاص کړل، د حج په اوله باندې د لوی اختر په اوله باندې چې کله تاسو طواف زیارت وکړي، نو اوس تاسو ته اجازت دی چې تاسو راسي و مینات د حج په اوله باندې. خو اوله جمره وویشتل سول چې موږ او تاسو ورته شیطان وای، د اوله جمره چې وویشتل سول دا یاو. سبا چې د لوی اختر دوامه ده، بیا د درې سره جمرات ویشتل کیږي د زوال څخه وروسته. دا بل سبا بیا د درې سره شیطانان ویشتل کیږي د زوال وروسته. دا دوامه چې د حج د لوی اختر درېمه ورځ کیږي چې شیطانان دی ویشتل، فوراً ته مکه مکرمه ته راتلای شي. خو کوشش وکړئ چې د لمر د لویدو مخکې راشه. کله لمر ورې در باندې ولویدي نو بیا به د درېمې ورځې د پاره، یعنی د څلورمې ورځې د پاره هم پاتې کیږي. البته دا اساني نو ده چې په څلورمه ورځ باندې د زوال ته مخکې وشتلای شي. لیکن کچيري ته پاتې نسوي د اختر پر درېمه باندې رااله نو دا جائز ده. نو الله فرمایي وي کده اختر د اولی ورځې ورسته په دغه دوه ورځو کې تا شیطانان وویشتل، بس د دومې ورځې ورسته بس تلوار دی وکي مکه مکرمه ته رااله ام پروا نه لري. کورې پاتې سوي شپه دی وکړل دا د اختر د څلورمې ورځې شیطانان دی هم وویشتل رااله، دا هم پروا نه لري. نو واذکر الله، تاسو ذکر کوي الله عز وجل فی ایام معدودات، پشمیرل سو ورځو کې، یعنی په ایام تشریق کې په ډبرو د جمراتو د وشتلو چې د هرې ډبرې سره تکبیر ویل کیږي، نو ځکه د الله تعالی یادونه ده. نو تاسو یاد کړئ الله عز وجل فی ایام معدودات، پشمیرل سو ورځو کې. فمن تعجل، نو هغه څوک چې تلوار وکي د جمراتو د وشتلو څخه ورسته، د لوی اختر د اولی ورځې څخه ورسته تلوار وکي په یومین، په دغه دوه ورځو کې، یعنی د اختر په دوهمه او درېیمه کې تلوار وکي او حرم شریف تراشی د دومې ورځې ورسته، فلا اسم علیه، نو پاغه باندې ګناه نشته. کې تلوار وکي د اختر د اولی څخه ورسته په دا دوه ورځو کې بس راغله نو ګناه ور باندې نشته. ومن تاخر، او کڅوک وځنډې دی، فلا اسم علیه، نو پاغه باندې ګناه نشته. یعنی که په 12 او 13 تاریخ باندې ورید صفات سو 13 تاریخ ته هم، نو فلا اسم علیه، پاغه باندې ګناه نشته. لمن اتقى، دغه ټول احکام د هغه چا د پاره دي اتقا چې تقوا اختیار کړ. دی کې هم د جاهلیت د زمانه د یو غلط رسم رد وکي، باغوي کې دا رواج چې په دادو امه به بس سړی فورن راوتی. اوس اجازه دی چې د اختر د اولی څخه ورسته د دوی ورځې شیطانان وشتل کیږي، په درېمه ورځ ته اجازه دی کپاته کېږي پاتس او کراتلې راس. البته کوم خلک شذي ورسره د شذو په خاطر باندې اجازه هغه ته شرعاً ستا چې د اختر په دوهمه، یعنی د ایام تشریق په دوهمه نارینه خو به شیطانان د زوال ورسته ولي، دا شذ نارینه وته اجازه دی که شذي ورسره وي چې د زوال څخه مخکې ولي، او دا ورته اجازه هم دی کراچي مکه مکرمه ته شپه په مکه کې وکي، په مینا کې شپه ونه کې پروا نه لري، د شذو په خاطر اجازه دی. لیکن خپل به نه کوي، سنت طریقه دا شپه ورې وکي په مینا کې. فلا اسم علیه، نو که وزن دی هم پروا نه لري، د جاهلیت رسم سي نه دی. دغه ټول خبرې لمن اتقى، د هغه چا د پاره دي چې تقوا اختیار کړل. واتقوا الله، د الله عز وجل څخه وبېریږي په ټولو احکاماتو کې. مطلب دا چې حج مؤادا کوي کورترا لاس، نو هم د الله څخه بیریږي، ګناهونه مکوي. او د دې حج په وجبانی ځانونه بزرګان مبولي چې تر نورو ځانونه اعلی او افضل وګڼي. واعلموا پوسی انکم الیه تحشرون، انکم چې تاسو الیه دی الله عز وجل را تحشرون راجم کړل کیږي. صدق الله.